کو ته عمر ابن خطاب د خطاب زوی نو زه د خطاب لور یم ګورې زه د خور یم زه بل څوک نه یم ته کو ځان ته زورور وایي چې زه د خطاب زوی یم نو زه د خطاب لور یم زه هم ستانه کمه نه یم هسې ځان مه ستړی کوه کو بدن مې وي ټوکړي ټوکړي کړي د اسلام نه واپس کېږم نه زه هم د خطاب لور یم هسې ځان مه ستړی کوه عمر رضی الله تعالی عنه چې خور ته وکتل جړا ته یې وکتل وینو ته یې وکتل ترسې راغی ترسې په زړه کې راغی وی ښځه دا پرېږدوه خو چې دا کم کتاب تاسو لوستو دا ماله لږ راکئ دا لږ ماله راکئ خور یې ورته وی نه شم درکولی وی ولې وی ته پلیت ته کافر قرآن پاک کتاب دی دا مونږ کافر له په لاس کې نه ورکو دې ته ته لاس نشي لګولی عمر رضی الله ته وی ښه لږ خو یې راته ووایئ که نه لږ خو یې راته ووایئ که نه او دننه چې استاد خبرې واورېدې چې د عمر اواز خو بدل شو خبرې خو یې بدل شوې هغه ډایرکټ د کوټې نه راووت د کوټې نه راووت او قرآن یې کولاو کو وی عمره واوره عمره واوره او ړومبې دا آیت چې څنګه راواړو نو دا آیت راواختېدو انی انا الله فاعبدنی واقم الصلاة لذکری ډایرکټ دا آیتو زه الله یما زما بندگی وکئ او مون زما د یاد دپاره وکئ دا آیت چې واورېد عمر رضی الله تعالی عنه عمر رضی الله تعالی عنه فرمایل وی خوري زه غسل کومه دا قرآن ماله لږ په لاس کې راکړه زه یې لږ ښکل کړمه او په کومې خستۍ چې تا ایمان راوړی دی ما هغه بوځئ زه په ایمان راوړم د عمر رضی الله تعالی عنه د اسلام راوړلو واقع هم ډېره عجیبه ده یو ځل نبي علیه صلات وسلام چې کله ډېر تنګ راغی د کافرو د تکلیفونو نه نو الله ته یې لاس اوچت کړو اللهم أيد الإسلام بأحد العمرين الله دا اسلام مضبوط کا په یو د دوو عمرینو سره الله په دې دوو عمرینو کې یو مسلمان که چې اسلام پې مضبوط شي ځکه دا په مکه مکرمه کې دوه زورور سړي وو یو عمر بن هشام چې هغه ته مونږ او تاسو ابو جهل وایو عمر بن هشام او دویم عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه الله په دې دوو عمرینو کې یو عمر مسلمان که چې اسلام پې مضبوط شي ځکه دا دواړه ډېر زورور دي او موږ ته ډېر زیات تکلیف دی دا دعا نبی علیه صلات وسلام به بار بار غوښتله نو مکې مکرمې مشرکین راټول شو دارالندوې ته د دوی د جرګو چې کوم ځای و په هغې کې دا مشوره کېده چې د دې پیغمبر سره آخر څه وکړو زره به موږ څنګه خلاصېږو دا مشوره پکې کېدله په دې کې ابو جهل هم ناست دی او دا عمر رضی الله تعالی عنه پکې هم ناست دی دا عمر رضی الله تعالی عنه پاڅېد او دا توره راویسته یو کړس یې وله ورکړو مړی څه مسله خو رخ کړې د دې پیغمبر نه یو تن دی ټولې په لړزان کړي یې زه هم چې اوس یې له سر راوړم چې دا خبره هواره کړم چې کیسه له خلاصه کړم ابو جهل ورته وي عمره کو دا کار دی وکړو نو سلو خان درله په انعام کې دي څو خانو سلو خان درله په انعام کې دي کو دا کار دی وکړو ویری یقیني وی او وی اوس یې تماشه کوه چې سر یې له پخپو کې ورته وکړم دارالندوې نه په سخته غوسه کې رووت را روان دی به نبي علیه صلات وسلام پسې د هغوی په مرګ پسې را روان دی په لاره کې ولې یو صحابي مخې له ورغې سعد رضی الله تعالی عنه وی عمره خیر خو دی ولې ډېر وارخطا رواني په غوسه کې چېرته رواني د نبي علیه صلات وسلام دا نوم مبارک ډېر په بدو الفاظو واغستو وی زم په هغه پسې چې دا سر تېنه قلم کم چې دا خلک تېنه وزګار کم سعد رضی الله تعالی عنه ته وویلو وی عمره دا نشي کولی دا نشي کولی ته ولې نشم کولی بس نشي کولی هغه ته نږدې کېدی هم نشي نو وی ښه وی ګورې چې تم صحابي شوی د هغه ملګری شوی کو تم بېدینه شوی خپل د پلار نیکه دین دې پرېښی د هغه ملګری شوی کو سعد رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل وی او زم د هغه ملګری ما د دې ځای نه ته زما نه قدم هم نشي اړولی په هغه پسې
عمر رضی الله تعالی په توره راویسته وی جوړمبه ستا کار تمام کم نو وروسته به په هغه پسې ځم چې د په توره واړوله سعد رضی الله تعالی هم تورې ته لاس کو قریب دا وه چې په یو بل ګزارونه کړی وې خو د سعد رضی الله تعالی عنه د خولې نه یوه خبره ووته وی عمره ما او زما محبوب صلی الله علیه وسلم پرېږده خو د خپل کور فکر دې وکړه پیغور یې ورکړو د خپل کور فکر دې وکړه ستا هغه اوښې او غخور خو دې مسلمان شوي دي ته چې د کمې هستۍ د مرګ دپاره روانې په هغې باندې ستا خور ایمان راوړی دی دا دې راته څه وي او که نه وی عمر او د هغه کور ته اسلام راغلی دی زما جوړمبې خو د خپلې خور نه سر قلم کم په سخته غوسه باندې روان دی د خور کور له ورغی او چې ورغی ورته دیکه ورکړه ور د هغې طرفه کلکو چې ور کلکو د ور سره غوږ کېښودو نو هغې له د هغې استاذ راغلی و او قرآن یې ورته ښودو د عمر رضی الله خور چې کوم ده اوښی چې کوم دی یو صحابي دی استاذ دی هغه راغلی دوی ته قرآن ښایي ده چې د قرآن اوازونه واورېده او دا خبره خو رښتیا ده هغه خو یقیني مسلمانان شوي دي د تورې دا موټی چې دی په دې باندې راکېښودل په دې دروازه وی ور کولاو که خور یې پوه شوه چې رور مې راغی پوه شو را باندې نو زر یې هغه استاد چې و هغه ته وي ته کوټې ته لاړ شه ته پټ شه هغه هم ویرېده چې عمر راغی نو هغه ډایرکټ کوټې ته ننوته او د کټ ته لاندې پټ شو وی ته میلمه او زه یې خور یم او دی اوښی دی که زموږ سره یې هر څه وکړو خو ته پردی سړی ته پټ شه هغه یې تې پټ کو او دا خور یې راله ور یې ورته کولاو کو چې ور یې کولاو کو د به دې اوښي باندې ورمنډه کړه د مرۍ نه یې ونیو او د تورې په دې موټي یې پرې راکېښودل تا اسلام راوړی دی چې کله په هغې ګزارونه شروع کړو نو دا خور یې منځ لراله دا خاوند او دا رور یې خلاصول چې د دوی په منځ کې خلاصونو کې چې کله خلاصون یې کوو د عمر رضی الله تعالی چې سپېړه واړوله او په دومره زور سره د خور دې مخ له راواچوله چې د هغې د مخ نه د وینو دارې شروع کړې عمر رضی الله الله ډېر لوی طاقت ورکړی ډېر زورور طاقت یو چې سپېړه یې تاو کړه او د خور دا مخ یې پیوو نو د خور دا مخ د دې ګوتو سره وشلېدو او د وینو دارې ووالې او د عمر رضی الله تعالی په دې مخ باندې دا دارې ولګېدې او په دې کپړو یې دا دارې ولګېدې چې خور یې دې وینو ته وکتل په جړا شوه وی عمره یوه خبره واوره زما کو ته عمر ابن خطاب د خطاب زوی نو زه د خطاب لور یم ګورې زه دې خور یم زه بل څوک نه یم ته کو ځان ته زورور وایي چې زه د خطاب زوی یم نو زه د خطاب لور یم زه م ستا نه کمه نه یم هسې ځان مه ستړی کوه کو بدن مې وي ټوکړي ټوکړي کړي نو د اسلام نه واپس کېږم نه زه د خطاب لور یم هسې ځان مه ستړی کوه عمر رضی الله تعالی چې خور ته وکتل جړا ته یې وکتل وینو ته یې وکتل ترسې راغی ترسې په زړه کې راغی وی ښځه دا پرېږده وه خو چې دا کم کتاب تاسو لوستو دا ماله لږ راکئ دا لږ ماله راکئ خور یې ورته وی نه شم درکولی وی ولې وی ته پلیت یې ته کافر یې قرآن پاک کتاب دی دا مونږ کافر له په لاس کې نه ورکو دې ته ته لاس نشي لګولی عمر رضی الله ته وی ښه لږ خو یې راته ووایئ که نه لږ خو یې راته ووایئ که نه او دننه چې استاذ خبرې واورېدې چې د عمر اواز خو بدل شو خبرې خو یې بدل شوې هغه ډایرکټ د کوټې نه راووت د کوټې نه راووت او قرآن یې کولاو کو وی عمره واوره عمره واوره او ړومبې دا آیت چې څنګه راواړو نو دا آیت راواختېدو انی انا الله فاعبدنی واقم الصلاة لذکري ډایرکټ دا آیتو زه الله یما زما بندگی وکئ او مون زما د یاد دپاره وکئ دا آیت چې واورېد عمر رضی الله تعالی عمر رضی الله تعالی فرمایل وی خوري زه غسل کومه دا قرآن ماله لږ په لاس کې راکړه زه یې لږ ښکل کړمه
او په کوم خسته چې تا ایمان راوړی دی ما غله بوځئ زه په ایمان راوړم. عمر رضی الله تعالی عنه غسل وکړو، قرآن ښکل کو او خور ته وایي ما نبي علیه السلام له بوځه چې زه ایمان راوړم. اوس دلته نبي علیه الصلاة وسلام په دار ارقم کې د خپلو صحابو سره ناست دی، ځکه په مکه کې دا خبره خوره شوه وی عمر توره اغوستې ده او د نبي علیه السلام په مرګ پسې وتی دی. ټوله مکه کې خبره خوره شوه که نه. عمر توره اغوستې ده او نن دا قسم کړی دی په لات او په منات او په عزا باندې چې نن به د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سر قلم کوم، په دې پسې وتی دی. نبی علیه السلام په دار ارقم کې د صحابو سره ناست دی، تمام صحابه پریشانه دي چې دی راشي نو موږ به څه کوو، ځکه د جهاد حکم خو لا راغلی نه دی، وجل یې خو شونه نو دی خو به زموږ محبوب ته نقصان ورسوي، موږ به څه وکړو. په دې کې عمر رضی الله تعالی عنه روان دی او سیده ورغی په دار ارقم باندې وردن نشو. نبی علیه السلام د خپلو صحابو سره ناست و چې دی وردن نشو، صحابه کرامو د تورو نه کړس ویسته، ټولې تورې راویستې چې زه عمر خو راورسېد که نه. نبی علیه السلام یې ماته یې پرېږدوئ، ماته یو تن به نه خوځئ د خپل ځای نه. نبی علیه السلام ډېر زیات بهادر و. صحابه کرام فرمایي وی مونږ په ټولو کې زیات بهادر چې و هغه نبی علیه الصلاة وسلام. یو ورځ مدینه منوره کې د شپې او د دماکې غونته اواز وشو، لوی درز وخوته د شپې، تمام خلک د کورونو نه غلی غلی رووت چې څه چل دی. صحابه کرام فرمایي چې مونږ رڼاګانې لګولې او مونږ سوره معلومات کولو. نبی علیه الصلاة وسلام په شاتوره اس باندې بغیر د اس نه راغې زمونږ په خوا کې ودرېدو، د اس نه ښکته راکوز شو، وده شئ وده شئ، ما د مدینې منورې نه ګیر چاپېره چکر ولګو، هېڅ نشته. مونږ چې د کورونو نه راوتو نبی علیه السلام شاتوره اس ته ختلی و، بغیر د زین نه بربنډ اس ته ختلی و او مدینه منورې پې بیا ګیر چاپېره کتلې وه چې وده شئ هېڅ نشته دی. ما معلومات وکړو. دومره نبی علیه السلام بهادر و. نو نبی علیه السلام وفرمایل ویړک په نه وښئ، ما ته یې راپرېږدئ، زه پوه شه او دی پوه شه. نبی علیه الصلاة وسلام سیده ورغې او د عمر رضی الله تعالی عنه د دې ګریوان نه ونیو. وی عمره وایه په کوم غرض راغلی، وایه په کوم غرض راغلی. عمر رضی الله تعالی عنه یو ځلې فرمایل وی قسم په الله چې نبی علیه السلام زما دې ګریوان ته لاس کو که نه او زه یې داسې وړه کولم چې عمره په کوم غرض راغلی. وی قسم په الله د سر د ویښتو نه واله تر خپو پورې رانه خولې وتې وي چې صرف زما د ګریوان ته یې لاس راواچو، زما دا بدن د خولو لون شړپ شو، هر ویښته مې نیغ نیغ ودرېدو. دومره د نبی علیه السلام روب و. عمر رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل وی د الله محبوبه کلمه راته وایه، د الله محبوبه کلمه راته وایه. چې عمر دا خبره وکړه وی ما ته کلمه وایه، دلته صحابه کرامو د نری تکبیر اوازونه شروع کړو. صحابه کرامو چغې شروع کړې، الله عمر مسلمان شو، عمر مسلمان شو. دا توقع امید د چا و؟ خو دلته خو نبی علیه السلام دعا غوښتې وه که نه، الله اسلام مضبوط کی په یو د دوو عمرینو نه. چې عمر رضی الله تعالی عنه ایمان راوړو نو نبی علیه الصلاة وسلام ته وفرمایل وی د الله پیغمبره دا کم دین چې تا مونږ ته راوړی، دا کم قرآن چې تا مونږ ته راوړی دا یقیني حق دی؟ نبی علیه السلام یې قسم په الله چې دا رښتینی دین دی. بیا پټ په دې کوټه کې ولې ناست یې؟ عمر رضی الله ته وفرمایل بیا پټ ولې ناست یې؟ نبی علیه الصلاة وسلام ته وفرمایل ما ته د الله حکم لا نه دی شوی، زه ښکاره تبلیغ نشم کولی، ما ته د الله اجازت نه دی شوی. عمر رضی الله تعالی عنه تورې له کړس ورکړو. وی عمر خو لاړو، دی خو به یې اوس اعلان کوي. عمر پټ تبلیغ نشي کولی، عمر پټ په کوټه کې نشي کېناستی. زه خو لاړم، ما خو د خپل ایمان اعلان وکړو او لاړ مکې مکرمې ته ودرېدو. وی ای خلکو واورئ واورئ، عمر ابن خطاب د نن نه بعد مسلمان دی او که په چا کې طاقت وي نو وړاندې دي شي. هلته کې ابو جهل او ملګري ناست دي چې عمر رضی الله عنه د نبي علیه السلام سر راوړي موږ له،
او دلته عمر په مکه کې اعلان وکړو د بیت الله شریف سره خواته وی زه مسلمان شوم او د نبی اسلام خلاف چې څوک را مخکې شي دا د الله رحم دی رحم دا عمر چې کله ایمان راوړو اسلام راوړو هغه تکبر هغه غرور بیا هغه نو بیا عاجزي وه ما درته اوس وي حسن رضی الله تعالی عنه فرمایي وی د اختر ورځ وه د اختر ورځ وه او عمر رضی الله تعالی عنه د کوره ووتو وی په کپړو کې ټاکې لګېدلې وي وی قسم په الله چې ما شمارلي د عمر په کپړو کې 12 ټانکې لګېدلې وي ځای په ځای کمیش لیدلی و هغې ته به یې ټوکې ګنډلی و 12 ځای کمیس ته ټانکې لګولې وي بیا د عمر رضی الله تعالی عنه سادګي وه دا ولې دا یره راله د الله نه یره راله بیا دا عمر رضی الله تعالی عنه دی په جماعت کې ناست دی داسې ځان له ناست دی فکر یې کوج په جړا شو دا اوښکې په دې ګیره را روانې شوې دا اوښکې په دې ګیره به یې د صحابه کرامو ته راټول شو امیر المؤمنین ولې څه چلو شو ولې جاړې وی جاړم په دې باندې چې زه د مسلمانانو بادشاه یم او د قیامت ورځ به وي او الله تبارک وتعالی به د عمر د دې ګریوانه ونیسي او تپوس به دې کوي چې عمره د فرات په غاړه باندې یو سپی د تږي نه مړ شوی او بادشاهي ستا وه د فرات په غاړه باندې سپی د تږي نه مړ کېده او بادشاهي ستا وه تا هغه ته اوبه ولې نه وې رسولې زه به الله له څه جواب ورکوم زه به الله ته څه وایم زه به ځان څنګه خلاصوم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا بشير له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للقاسية قلوبهم عن ذكر الله أولئك في ضلال مبين وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله تبارك وتعالى د انسانانو فزړونو کې رحم او نرمتیا ایښې ده او دغه رحم دغه نرمتیا چې په کم زړه کې موجود وي الله تبارک وتعالی ته دغه زړه خوښ دی او کم زړه کې چې رحم نه وي نرمتیا پکې نه وي دغه زړه الله تبارک وتعالی ته ناخوښه زړه دی بیا دا خبره چې دا زړه نرمیږي په څه شي باندې او دا زړه سختیږي په څه شي باندې چې موږ د دې څیز نه خبر شو نو زموږ زړه به بیا سخت نه وي زموږ زړه به نرم وي سخت زړه الله تبارک وتعالی ته ناخوښه زړه دی سخت انسان الله تبارک وتعالی ته ناخوښه انسان دی الله تبارک وتعالی په قرآن مجید کې فرمایي فویل للقاسیة قلوبهم عن ذکر الله
د ویل دو معنی دی یو معنی خو دا ده چې هلاکت ته هغې خلکو لره چې د چا زړونه سخت دي دغې خلکو لر هلاکت ته تباهي ده او دویمه معنی د ویل چې دا هغه مفسرینو ذکر کړي چې دا د جهنم په کندو کې د یوې کندې د یوې طبقې نوم دی ویل او دا د جهنم داسې بدترینه طبقه ده ناکاره طبقه ده چې حدیث مبارک کې راځي وی دا جهنم د دې کندې نه د ورځې 80 ځله پناه غواړي جهنم د دغې کندې نه د دغې طبقې نه 80 ځله د ورځې پناه غواړي نو الله تبارک وتعالی فرمایي فویل للقاسیة قلوبهم ویل جهنم ویل کنده د هغې خلکو دپاره چې د چا زړونه سخت دي عن ذکر الله د ذکر د الله تبارک وتعالی نه او الله تبارک وتعالی فرمایي اولئک فی ضلال مبین دا خلق په گمراهۍ کې دي ښکاره گمراهۍ کې مبتلا دي زړه سخواله دا د انسان بدبختی ده او زړه نرمواله دا د انسان خوش قسمتی ده زړه چې د نرم وي ته به د الله د یری نه جاړې هم او حدیث مبارک کې راځي چې د کم سترګې نه د الله د یری نه اوښکه وبهیده په دغې سترګه باندې اور د جهنم حرام دی صحابه کرامو به هم جړا کوله پیغمبرانو هم جړا کړې ډېره زیاته حضرت شعیب علیه السلام متعلق راځي دا د لوی شان پیغمبر دی او د موسی علیه السلام سخر خم دی ده به د الله د یرې نه ډېره زیاته جړا کوله ډېر جړل به یې دو نو یو ځل الله تبارک وتعالی جبریل علیه السلام راولېږو وی شعیب ته وایه چې ته دا جاړې ولې ډېرو دا ډېر جاړې ولې اشوقة الى الجنه ام خوفا من النار دا ډېر جاړې په دې باندې چې جنت ته ډېر خوښ دی د هغې دپاره جاړې د جنت د خوښتیا د وجې نه ډېر جاړې لکه یو انسان ډېر زیات په دې جاړې چې الله دا جنت خو مې ډېر خوښ دی خو چې زه به ورته لاړ شم او که لاړ نه شم نو د جنت شوق ته ډېر دی ځکه د دې وجې نه جاړې نو پیغمبر خو د دې وجې نه ځکه نه جاړې چې د هغه دپاره خو جنت یقیني دی جنت ته خو به پیغمبر ځي او ځي او که نه د دې وجې نه جاړې چې ام خوف من النار د اور نه یریږي ډېر زیات ځکه جاړې د جهنم نه یریږي انسان د دې وجې نه هم ډېر زیات جاړي چې الله اور د جهنم نه راته پناه راکاسي نه چې اور د جهنم ته چېرته لاړ شم نو شعیب جنت ته ډېر خوښ دی ځکه جاړې او که د اور نه ډېر یریږي ځکه جاړې نو شعیب علیه السلام جبریل علیه السلام ته وفرمایلو وی نه د جنت شوق لرم چې د هغې د وجې نه جاړم او نه د دې وجې نه جاړم چې جهنم ته به لاړ شم نو بیا ولې جاړې وی جاړم د الله د ملاقات دپاره د الله د ملاقات دپاره جاړم چې زما ملاقات په د الله سره کله کېږي او وبه شي او که وبه نه شي د دې وجې نه د الله ملاقات دپاره جاړم نو الله تبارک وتعالی جبریل علیه السلام راولېږو وی شعیب ته وایه چې زما ملاقات دې مبارک شه زما ملاقات ته مبارک شه ما سره به دې ملاقات کېږي دا د الله معرفت پیژندلی و د الله معرفت ورته حاصل شوی و کله چې انسان ته معرفت راشي بیا په خپله ده ته جړا راځي د ده زړه نرمیږي یو شی اورېدل دي یو شی لیدل دي پیغمبرانو هر څه لیدلي و په خپلو باندې ځکه هغې به دا جړه ډېره زیاته کوله حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا د لوی شان صحابي دی چې کله ابوبکر رضی الله تعالی عنه امیر المؤمنین شو د مسلمانانو بادشاه شو نو غریبانان چې څومره وو د هغې نه به یې زکات راټولو بیت المال ډک شو بیا به هر حال هغه ټایم کې څه داسې مسلې هم راغلي چې بعضې خلکو پکې د زکات نه انکار وکړو د نبي علیه السلام په زمانه کې خو به موږ زکات ځکه ورکړو چې بیت المال کې څه شی ونه اوس خو بیت المال ډک دی نو دې موږ نه زکات ونه څه شي لالي
اوس خو ډېر شي پیسې دي مونږ نه ورکو. نو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ د جهاد اعلان وکړو، منکرین زکات چې د هغې سره جهاد وکړو. نو خلکو انکار کړو. بهرحال منافقینو ډېرې مسلې ورته جوړې شو چې کله امیر المؤمنین شو. نو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ چې کله امیر المؤمنین شو، د مسلمانانو بادشاه شو، نو د مالدار خلکو نه به زکات اغسته، بیت المال کې به جمع کو. نو په مدینه منوره کې چې څومره کونډې وي، یتیمانانو، غریبانانو، هغې ته به د میاشتې وظیفه ورکوله، د میاشتې وظیفه. او مسافر چې به د بار نه راغلی، هغې له به خوراک سکاک د هغې نه ورکو. داسې حالات جوړ شي چې مدینه منوره کې اړو غریب پاتې نه شو، ځکه مالدارانو به زکات ورکو او هغه زکات په غریبانانو ته ورکېدو. نن زمانه کې کوم مالداران زکات ورکوي، بیا غریب نشته دی. هر مالدار چې زکات ویست نو غریب چېرته پاتې کېږي. بیا عمر رضی الله تعالی عنه د بیت المال مشر و. یو ورځ یې لاړو چې بیت المال ته یې وکتل، مالونه را روان دي، خلک صدقې هم راوړي، زکاتونه هم راوړي، بیت المال سم ډک دی د مال نه. عمر رضی الله تعالی عنه ډېر زیات خوشحاله شو چې ویې کتل، او چې ویې کتل غریبانانو باندې تقسیمېږي، په دې هم ډېر زیات خوشحاله شو. نو کوم چې دوی مقرر کړی و یو تن په دې بیت المال باندې نګران و، هغه ته یې وي ته ماله د مدینې منورې د غریبانانو هغه لیسټ راکړه، څنګه طریقه ده، څنګه تقسیموئ، طریقه کار څنګه شروع دی. هغه ورته د کونډو د یتیمانانو هغه لیسټ مخې ته کېښودو، په نومونه لیکلی شوي. عمر رضی الله تعالی وکتل چې پلانکۍ کونډه ده، دومره راشن ورته د میاشتې ځي، پلانکۍ یتیم دی، دومره راشن ورته د میاشتې ځي. ټول لیسټ چې کوم په دې کې یوه کونډه لیکلې شوې ده، نوم شته دی، دا ورته هم لیکلې شوې چې کونډه ده، خو مخې ته ورته دا نه وي لیکلې شوې چې دې کره څومره راشن تللی او څومره ورکره ځي. دا تفصیل نشته دی. عمر رضی الله تعالی چې کوم د بیت المال نگران هغه یې راوغوښتو، وي دا ښځه کونډه ده؟ وي او. وي نوم خو موجود دی؟ وي او. وي تاسو خو ورکره څه شی لېږلی نه دی؟ ولې؟ د دې خو مخکې څه تفصیل نشته، نه خو ورکره څه لېږلي او نه ورکره لېږئ، دا ولې؟ هغه ورته وي عمره مونږ امیر المؤمنین ابوبکر رضی الله تعالی منع کړي چې د دې کره به نه لېږئ، د دې کونډې کره به تاسو څه شی نه لېږئ. ابوبکر ورته ویلي وي او. وي دا لیسټ په خپله لیدلی وي او. وي دا ښځه پېژني؟ وي او پېژني. وی ولې وایي چې دې کره راشن مه لېږئ؟ وي مونږ ته پته نشته دی، خو مونږ ته حکم کړی چې دې کره به څه شی نه لېږئ. مونږ ته پته نشته دی، مونږ د هغه د حکم تابعدار یو، مونږ ورکره څه شی نه لېږو. عمر رضی الله تعالی سوچ واغستو چې ابوبکر رضی الله تعالی خو زیاتې کوي نه، هغه زیاتې نه کوي، او دا کونډه ښځه ده، و چې د دې کره راشن مه لېږئ، چې دا ولې؟ یاره دې خبره کې څه چل شته دی، ښه هسې به نه. سبا شو تپوس یې کوو چې پلانکۍ ښځه چې د پلانکي ښځه را خاونې مړ دی، ورسېد محلې ته، حتی در دې پورې چې کور یې معلوم کو، دروازه یې وټکوله، ځکه چې دروازه د دنې طرفه زنځیر وه، لټ وه. دروازه وټکوله، دنې نه ورته آواز وشو، وي څوک یې؟ وي دروازه لکه کولو کوي. هغې زنانه ورته د دنې نه آواز وکړو، وي دروازه خو نشم کولولی ځکه زه معذوره یم، دروازې له خو نشم درتلی، خو څه ویل غواړې، څه کول غواړې؟ وي زه راغلی دې دپاره یم چې ستا څه خدمت وکړم، ته کونډه یې، ستا خدمت له راغلی یم. یاره وي زما خو څه ضرورت نشته دی، زما څه ضرورت نشته. وی کونډه خوراک سکاک راشن او خو تعالی راضي که نه راضي؟ وی نه مال خو د بیت المال نه راضي، خو ضرورت مې هم نشته دی. وی څنګه ضرورت نشته؟ وی دا ګاونډیان مې ډېر ښه خلک دي، دوی ماله ډوډۍ راکوي، موډۍ راکوي، نو زه په راشنو څه کوم؟ دغه یوه تن یم، هېڅ څوک مې نشته دی، نو ځکه راشن نه اخلم. نو عمر رضی الله عنه ته بار نه آواز وکړو، وی راشن ته ضرورت نشته دی، خو نور خو څه خدمت کولی شم که نه؟ نور څه خدمت وکړم؟ وی او خدمت ته ضرورت شته دی. وی څه خدمت دی؟ یو خو مې دا کوټه کچه ده، نو د دې نه د خاورې ډېرې راډوډېږي، نو سهار دا ملک د خاورو ډکي، نو دا جارو کول غواړي. او بل دا دی چې معذوره یم، نو پاکې اوبه راله پکار دي، چې پاکې اوبه راله څوک راوړي، دلته راته په منګو کې کېدي چې هغه څکمه بیا پاکې. هلته کې بعضې کویان به دا وي چې د هغې اوبه به ښکلې وي، د څکلو به وي، اکثر اوبه به نمکینې وي، د څکلو به نه وي. نو ما له خوږې اوبه راوړي، دلته کې هغه راته کېدي. نو عمر رضی الله عنه ته وویلو، وی زه راورکولاومه چې درشمه چې
دا منګي در اډه کما دا ځای پاک کما بوډۍ ته دا یو ځوان کړی دي او هغه روزانه راځي دا کوي خو انسان دی بیماری ور سره پکې راځي خو هغه چېرته را نه دی نو بیا هر هلته هم راځي چې ته ورسره پکې حصه اخلي عمر رضی الله تعالی فرمایلو ښه دا دی عمر ابوبکر رضی الله تعالی دی ویلي چې زما راشن ته ضرورت نشته دی دا ورته د ښځې ویلي زما راشن ته ضرورت نشته ځکه هغه راشن نه دی مقرر کړی خو به هر حال خدمت دی سبا به ورله زه راشم وبه یې کړمه عمر رضی الله تعالی سبا راغی مونځ یې وکړو داسې لږ ټایم تیر شو دی راغی بوډۍ ته بیا دروازه وټکوله وی مورې راغلی یم چې خدمت دې وکړمه وی بچې ستا نه مخکې هغه ځوان راغلی و هغه کړی دی نشته ضرورت عمر رضی الله تعالی بیا حیرانه شو چې دا څوک دي داسې په سوړي سهار باندې د سهار وختي دی راځي او دا خدمت کوي بیا ځي په درېیمه ورځ باندې عمر رضی الله تعالی بیا راغی بیا ورته بوډۍ وي هغه ځوان راغلی و هغه خدمت کړی تلی ستا ته ضرورت نه دی پاتې شوی په څلورمه ورځ باندې عمر رضی الله کو هر څوک دی خو دې معلومومه ډېر الله والا سړی دی خلکو ته ځان نه ښیي په توره تیاره کې راځي او خدمت کوي او ځي خو هر څوک دی خو دې زه معلوموم ګورم چې دا څوک دی وی سیټ ته ودرېدم سهار وختي راله مانځه پسې لږه تیاره وه داسې سیټ ته ودرېدم وی څه مې کتل چې په دې کې یو ځوان را روان دی پټکی والی دی او د مخ نه یې کپړه تاو کړې ده وی دا شکل یې راته د بدن نه داسې اشنا اشنا ښکارېدو چې د وجود ته مې ویله کتنه دا سړی ما ته څه اشنا ښکارېدو خو مخ یې پټ و نه مې پېژندنو چې څوک دی وی چې دې کور ته رانږدې شو داسې نو پیزار یې ویستو غلی غلی را روان شو غلی پیزار یې سپیال بیخپې را روان شو وی دروازې له چې راورسېدو نو په دروازې ته لږ اوچت شو لاس یې ورباړ او په خپل ځان ته د هغې طرفه زنځیر کولاو کور ته ورننوت چې کور ته ورننوت جارو یې راواغسته زه یې جارو کو زه یې جارو کو خاورې ماورې اوچتې کړې بیا هغه په یو لوښي کې یو ټاټکي کې هر شی چې په هغې کې ور واچولې هغه خاورې بار ورتاوې کړې کور یې بالکل صفا کو دا خاورې پرې واوړې د خاور څخه په څخه شو دغه چې خاورې جارو کوي خامخا دوړې به در باندې پرېوځي بیا مې څه کوه چې منګي راواغستل د اوبو کم چې لوښي و مشک بیا مې څه کوتل چې مشک یې راواغسته او غاړې ته یې ور واچو لاړه اوبه یې ډکې کړې او راغې اوبه یې زنانه ته کېښودې چې اوبه یې کېښودې او دی واپس شو روان شو چې روان شو منډه مې پسې کړه د شا غاړې مې راټینګ مې کو ما ته وایي چې پرېږده څه کوې ما ورته چې راغلی ستا دپاره یم راغلی ستا دپاره یم ځان به راته ښایي ما ته وی چې نه نه زما مخ نشي لیدی ما ورته چې پیژندلی مې یې ملګری مې نه رانه خطا کېږي خو دا خبر په یقین سره بدلوم چې دا مخ دې ووینم نور ملګری مې خطا شوی رانه نه خو دا مخ دې وینم چې لږ یقین مې راشي ابوبکر رضی الله تعالی مخ کولاو کو چې مخ یې کولاو کو هغه امیر المؤمنین او د مسلمانانو بادشاه او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی ته وی ما ورته چې ابوبکر ته په دې ټیم باندې او دا خدمت ته په خپله کوي ما ته وی چې او عمره زه ابوبکر یم او دا خدمت زه کومه ما ورته وی چې ما ته به دې ویلي که نه ما به کړی زما زو به کړی او ستا زوی دی هغه به کړی او غلامان دی هغې به کړي وو دا د اوبو پیټی دی په خپله په اوږه اغستی او خورې دی په سر اغستی او دا پیټ یې اوچتی نو غلامان دی نشته دی نوکران دی نشته دی مونږ به کړی که تا په خپله ولیکو بیا ابوبکر رضی الله تعالی په جړا شو وی چې عمره یوه ذمواري راکړه چې بس بیا یې ته کوه که نه یوه ذمواري را الله که ما ورته وی چې څه ما ته وی چې دا ذمواري راکړه چې د قیامت په ورځ به زما پیټ یم ته اوچتی ته چې ما ته وایې دلته به یې زه اوچت کړم زه به یې کوم یا د ستا زوی وکړي یا د غلام وکړي ټیک شو تاسو یې وکړئ خو دا ګرنټي ماله راکړه دا ذمواري واخله چې د قیامت په ورځ به زما پیټ یې اوچتوئ حالانکې الله تبارک وتعالی خو فرمایي چې ولا تزر وازرة وزر اخرى یو انسان د بل انسان پیټ یې په ورځ د قیامت نشي اوچتولی نو که ته دا ذمواري اخلې ته وایې زه اوچتولی شم نو راته ووایه د قیامت په ورځ به زما پیټ بیا څوک اوچتوي ما ورته وایي چې ابوبکر خو ټیک شو صحیح ده په دې پورې کور خواله چې رالي تا دا پیزار ولې ویستو پیزار دې ویستو خپیال بېخپې را روان شو غلی غلی دا پیزار دې ولیستو ما ته یې وایي چې عمره دا د یتیمانانو کور دی
زه چې د کم کور په خوا راتلم دا د یتیمانانو کور دی دی کې دننه کونډه ښځه ده نو ما پیزار ځکه ویستو چې زه ځم نو زه لږ په درزاري باندې ځم زه لږ په تیزۍ سره ځم ما پیزار ویستو په کلاره روان شوم هسې نه چې دې کونډې ښځې ته زه یتیمان چېرته راویښ کړمه زما د خپو په دربارې سره چې ته یتیمانان راویښ نه شي ځکه مې دغلته پیزار ویستو دا دې ته وایي د زړه نرمتیا دا د زړه نرمي ده د زړه نرمي دې ته وایي د زړه نرمتیا نرم زړه الله تبارک وتعالی ته په زړونو کې خوښ زړه دی خاص چې کله ته د نیکۍ کارونه کوي د قرآن تلاوت کوي مقبرې ته ورښکاره کېږي زړه به دې په خپله نرمېږي مونږ وایو که نه هلکه زړه مې ډېر زیات سخت دی دا بعضې خلک په دې خبره باندې فخر کوي هلکه وګوره زړه مې ډېر زیات سخت دی ګوره دې سترګې نه مې د اوښکې نه بهیږي ویرېږه د الله نه په دې خبره باندې توبه وباسه ګناهګاري دي په دې خبره باندې الله ته په زړونو کې بدترین زړه چې هغه سخت زړه دی او ته په دې فخر کوې چې زما زړه سخت دی ستا زړه به سخت نه سار راپاسي د دنیا شمیر شروع کې د پیسو شمیر شروع کې د ګاډو شمیر شروع کې د بنگلو شمیر شروع کې ټوله ورځ په دې باندې ستا تېره شي ته الله یاد نه کې قبر یاد نه کې آخرت یاد نه کې جنت یاد نه کې جهنم یاد نه کې مرګ د ته نه مخې ته کېږي زړه به د کوم طرفه نرم شي زړه سختېږي په ګناهونو سره زړه سختېږي نو مونږ نه ځان ته مرګ یادو حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام د مسجد نبوي نه راووتو صحابه کرامو خندل چې نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه صحابه کرام په خندا ولیدل کنه نو وی فرمایلو ویزه چې پس پوهېږم که نه کو تاسو په هغې پوهېدلی وی که نه نو لضحکتم قلیلا وبکیتم کثیرا او کما قال علیه الصلاۃ والسلام تاسو به خندلې لږ وبکیتم کثیرا او تاسو به ژړلي ډېرو نبي علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل زه چې په څه باندې پوهېږم کو په هغې تاسو پوهېدلی نو ستاسو به ژړا ډېره وه او خندا به لږه وه تاسو به چېرته نو خندلي او بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل وی دا قبر چې دی د روزانه یو څو اوازونه کوي دی وی انا بیت الوحده انا بیت الظلمه انا بیت التراب انا بیت الدود د یو څو اوازونه کوي زه د یوازیوالي کور یم زه د تیارو کور یم زه د چینجو کور یم زه د خاورو کور یم کومال راځي ځان له د نیک عمل رڼا راوړه چې دلته تا ته رڼا بله شي کومال راځي ځان له د نیک عمل بستره تیاره کړه چې دلته ته بستره ده خوره شي کومال راځي ځان له نیک عمل راوړه چې د چینجو نه دې بچ کی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل مرګ یادوئ ځان ته قبر یادوئ نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل مرګ یادوئ مرګو دا د انسان مستی ختمي دا د انسان خوندونه ختمي په مستی کې رالی په ګناهونو کې رالی ځان ته مرګ را یاد که په خپل باندې دا زړه نرم شي چې دا زه څه کومه دا زه په څه کې اخته یم دا نه چې دنیا ګټل ناروا دي دنیا ګټل یقینا جایز دي صحابه کرامو کې داسې مالدار صحابه کرام تیر شوي دي چې په نن زمانه کې هم داسې څوک مالدار نه داسې مالدار صحابه کرام تیر شوي دي په غزوه تبوک کې عثمان رضی الله په غزوه تبوک کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ 2 حصے مال د خپل کور راوړ 2 حصے مال څومره ټول مال چې راغونډ شو دا 2 حصے ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ورکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته نو فرمایي چې ابوبکر دا ټول مال دې کم څه نه پیدا کړی دی ته مال ولې ګټي خو مالدار صحابه پکې موجود دي خو ډیر مال ول صحابه کرام پکې موجود وو خو هغه زړه سخت شوی نه زړه نرم وو عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ څومره مال الله تبارک وتعالى ورکړو څومره مال او صحابه کرامو کې مالدار ترین صحابي عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ چې کله قبر ته براغه مقبره ته براغه کنه دومره به جړل روایتو کې راځي وي دا اوخ کې به په ګیره باندې داسې را روان وي نو چاته نه تاسو کو وی عثمان چې د نبی له سلام په مجلس کې ناشتي د جنت ذکر کیږي د جهنم ذکر کیږي دومره نه جاړي په قبرستان ته راشي او په قبر د سترګې ولې کې بس بیا دې جلا نه ودرېږي
بیا جاړي دا ولي عثمان رضی الله تعالی عنہ فرمایلی ما د خپل محبوب صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي چې هغه فرمایي چې دا قبر چې دی دا د آخرت په منازلو کې اول منزل دی کو دلته کامیاب شي خو وروستو کامیابي کو دلته ناکامه شو نو وروستو ناکامه نو زه دلته چې راشم ځکه جاړم چې زما یاره زه به په دې منزل کې کامیاب شم او کامیاب نشم حالانکه نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایلی چې عثمان فی الجنه عثمان جنتی دی تو جړل به زه به په دې منزل کې کامیاب شم کو کامیاب نشم عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله شهید کېدو بالکل د ځنکدن ټیم وی دی خپل بچی ته وی عبد الله تا ابن عمر رضی الله تعالی عبد الله رضی الله تعالی خپل زوی ته وی ویلار شه او مال حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی راوله حذیفه رضی الله تعالی چې د نبی علیہ السلام د راز خبرې کړې وي د نبی علیہ السلام د راز خبرې کولې او د نبی علیہ السلام د بعضی منافقینو نمونه ذکر کړي و چې نور چاته نه ویلي پلان کې منافق ته پلان کې منافق دی دا حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام خودلی بل چاته نه خودلی ایمال حذیفه ابن یمان راوله د عمر رضی الله تعالی عنہ زوی لاړو په حذیفه رضی الله تعالی عنہ پسې وې زما بابا دی غواړي هغه خواله راشه هغه خواله راشه نو چې کله حذیفه رضی الله تعالی عنہ راغی د عمر رضی الله تعالی عنہ خواله نو عمر رضی الله تعالی عنہ ته وی اے حذیفه ستا سره د نبی علیه الصلاۃ والسلام یو راز دی او زه درته دا نه وم چې دا راز ما ته ښکاره کړه دا درته نه یم تا ته نبی علیه السلام د منافقینو نومونه ښودلي دي نو دا درته نه وم چې ما ته هغه ټول ذکر کړه ته دومره په د منافقینو په هغې لیست باندې لږ نظر ور واچوه د عمر نوم خو به پکې چېرته نه د منافقینو په هغې لیست کې د عمر نوم شته دی که نشته صرف په هغې نظر وچروه حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی عمره خوشحاله اوسه په منافقینو کې ستا نوم نشته منافقینو کې ستا نوم نشته عمر رضی الله تعالی په جلا شو وی شکر الحمدلله اوس مې په مرګ هېڅ پروا نشته دی اوس مې په مرګ هېڅ پروا نشته دی کومرم حالانکه عمر چې نبی علیہ السلام د هغه متعلق ویو وی که زما نه وروسته بل نبی راتلی نو لکان عمر نبی به څوک و عمر به هغه پیغمبر هغه صحابي دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوي ته رادن نشو نو ګس طرف ته عمر ودرېدو رضی الله تعالی عنہ او خي طرف ته ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ودرېدل نو نبی علیہ السلام د دواړو د لاسونو داسې په خپل لاس کې ونیول دواړو د لاسونو داسې په خپلو لاسونو کې ونیول او صحابهو ته یې مخ کړو ای صحابه کرامو وګورئ دا دواړه زما په دنیا کې هم وزیران دي او په آخرت کې به هم زما وزیران وي دا دواړه به زما په آخرت کې په دنیا کې هم وزیران دي او په آخرت کې به هم زما وزیران وي او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو وی موږ به د قیامت په ورځ باندې دغه شانتې پاسو دا څنګه چې یو دې کې اشاره و دې ته چې دې دواړه به زما سره خواته دفن کېږي دک شانتی هکذا نبعث یوم القیامه موږ به دک رنګ د قیامت په ورځ باندې پاسو دومره بشارتونه ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورکړي خو د هغې باوجود حذیفه رضی الله عنه فرمایل حذیفه د منافقینو لیست وګوره چېرته د عمر نوم خو به پکې نه موجود حنظله رضی الله تعالی په لاره روان دی او چغې وي چغې نافق حنظله نافق حنظله نافق حنظله جاري او چغې وي ابوبکر رضی الله عنه فرمایل وی حنظله څه چغې دي راښکړي سجل شوی دی وی ابوبکر منافق شوم زه منافق یم زه منافق شوم ابوبکر رضی الله عنه فرمایل ولې سجل وشو وی چل دا ده چې د نبی علیه الصلوۃ والسلام خواته ناست یم نو زړه مې یو شاني خو چې کور ته لاړ شم د ښځې او د بچو سره کېنم زړه مې بل شاني بیا مې زړه کې دنیا وي نو دا خو منافقت ده چې د نبی علیه السلام سره په مجلس کې یو شان یم او کور کې په مجلس کې بل شان یم دا خو زه منافق یم ابوبکر رضی الله تعالی فرمایل وی حنظله وی دا کار خو زما هم دی ته منافق خو بیا زه منافق شوم داسې خو زه هم یم د نبی علیه السلام په مجلس کې چې څنګه یم هغه شان خو زه کور نه یم راځي چې نبی علیه السلام له لاړ شو نو چې څنګه د نبی علیه السلام خواته کېناسته که نو حنظله بیا چغه کړه وی نافق حنظله منافق شو نبی علیہ السلام ورته فرمایل حنظله ولې سجل شوی دی وی د الله پاکه پیغمبر چې ستا خواته ناست یم که نه داسې یم چې لکه جنت او جهنم په خپلو سترګو وینمه خو د الله پاکه پیغمبر چې کور ته لاړ شم بیا د ښځې د بچو سره مشغول یم هر څه رانه هیر شي
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل حنظله کو چرته په لار او په کوڅه کې او په کور کې هم داسې شوې څنګه چې زما په مجلس کې بیا خو به د اسمان نه فرشتې راځي په دې کورونو په دې لارو کې بر سره د خلکو په مخ کې سلامونه کوي بیا خو بر سره سلامونه کوي په لارو په کوڅو کې دا منافقت نه دی زما مجلس کې چې کوم اثر هغه به ضرور بار نه وي دا منافقت نه دی تاسو منافقین نه یې ګورئ دومره به د هغې سره خپل ځان فکر دومره به خپل ځان فکر الله زړه به زمونږ زړونه سخت شوي دي مونږ وایي زړه مې سخت دی سخت زړه دې سخت شو زړه به نرمۍ څنګه د قرآن تلاوت کوه زړه نرمیږي د قرآن په تلاوت سره ډېر یا خو د قرآن تلاوت ډېر زیات کوه دویم مقبرې ته ځه مقبرې ته ځه نبي علیه الصلاة والسلام خپل عادت مبارکه دا چې جنت البقیع ته به هلته به تو نبي علیه الصلاة والسلام به قبرونو باندې ګرځېدو نو چې کله قبرستان ته ځې ستا به زړه نرمېږي ښه دا مې پلار پروت دی دا مې مور پرته ده دا مې رور دی دا د کلي هغه پلانکې پښتون دی خان دی نواب دی ملک دی او دا هغه پلانکې په تنقې ځوانۍ کې چې مړو د هغه دی دې قبرونو ته به ګورې نو ستا به هم په دې زړه کې لږ نرمتیا راشي یاره زه به هم دې ځای له راځم یاره نن خو چې پخوا باندې تېرېږم او هم قبرستان دی یېرېږم په منډه دې تېرېږم یاره دلته خو به زما شپې راځي په دې ونو کې په دې تیاره کې په دې کې خو به زما شپې دلته راځي نه نه چې پخوا تېرېږم په منډه تېرېږم یېرېږم نو قبرستان ته ځه زړه به دې نرمېږي ځان ته دغه ځای را یادوه مړه یې کو ډېره دنیا ده کو لږه ده پاتې کېدونکې ده نو زړه به دې نرم نرمو د الله نافرمانۍ به نه کوي به هر حال چې زړه کله نرم شو د الله تبارک وتعالی ته په زړونو کې خوښ زړه دی نرم دل انسان الله ته ډېر خوښ دی سخت دل انسان نه الله نفرت کوي الله تبارک وتعالی دې زموږ زړونه نرم کړي او زړونه به نرمېږي څنګه یو څو خبرې مې درته وکړي د قرآن تلاوت زیات کوئ ذکر و اذکار کوئ او مقبرې ته ورښکاره کېږئ که روزانه مقبرې ته نه شئ تللی که نه په دې هفته کې یو ورځ قبرستان ته ضرور ځه یو ورځ قبرستان ته ضرور ځه د قبرونو کې ګرځه لږ نو دا خپل مرګ به درته یادېږي نو زړه به دې نرم وي الله تبارک وتعالی دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین تکلیفونه به رارسي الله تبارک وتعالی فرمایي مصیبتونه به رارسي صرف په دې خبره باندې نشي پرېښودلی چې ته ووایې ما ایمان راوړی دی احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون نو په دین اسلام کې تکلیفونه به میلاویږي مصیبتونه به میلاویږي ځکه چې یرموک میدان ته ورسېدل ابو عبیده رضی الله تعالی خط ولیکو عمر رضی الله تعالی عنه نو د عمر رضی الله تعالی عنہ دور خلافت ته 2000 صحابه کرام د ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ په مشرۍ کې شام ته ولېږل شام فتح شو مخکې نورې فتح هم شروع وي د روم چې کم بادشاه و هرقل د هغه سره یره پیدا شوه کو د مسلمانانو دا فتح او دا غزاګانې مخکې روانې وي نو نږدې ده چې زمانه به روم هم واخلي نو هرقل بادشاه د دغې ځای چې کوم بادشاهانو هغه یې راغونډ کړو دارنګې د خپل فوج جرنیل چې کوم و دیارجان د هغه نوم و هغه یې م راوغوښتو او ډېر زیات سخت غوسه شو وی دا څنګه خلک شام ته راغلی دی چې زه فوج لېږم او هغلته ورکېږي هغوی وجني زه فوج شام ته لېږم او هغوی وجني تاسو د 2000 کسانو مقابله نه شئ کولی د نن نه بعد به زه په خپله میدان ته وځم هرقل غوسه شو فوج چې کوم جرنیل و ده ورته وایي دا آخرۍ موقع ده ماله راکه دا موقع ماله راکه زه درله شام خو پرېږده ووي مکه او مدینه ته هم خالي کومه د دې مسلمانانو نه مکه او مدینه هم خالي کوم ته خو لا شام یادوي خو ما ته یوه موقع راکه دیارجان ورته ووي بهر حال هرقل بادشاه ته کافرو بادشاهانو خپل خپل فوجونه راولېږل 2 لاکه یو ورکړو 2 لاکه بل ورکړو 2 لاکه بل ورکړو حتی در دې پورې چې 10 لکه فوج هرقل بادشاه تیار کړو 10 لکه فوج په دې کې 80,000 هغه کسانو چې دا د مسلمانانو نه مرتد شوي او روم ته تلي
دا مرتد شوي وو 80,000 کسانو د دوی مشري جبیله ابن سهیم غسانی کوله دا یې مشر و نو 80,000 دا د مرتدینو ګروپ شو او 10 لاکه فوج هغه شو دلته کې مسلمانان صرف 2,000 کسانو ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ خبر را ورسېدو وی هرقل بادشاه ستاسو خلاف 10 لاکه فوج تیار کړو په تاسو حمله کوي ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ خپل صحابه کرام راغونډ کړو ځای په ځای باندې فوجونه په جنگ کې اړمو صحابه کرام ځای په ځای ښارونو ته لېږلي په ټولو پسې سوال جواب وکړو زر تر زره تاسو راشئ زما خواله ټول مسلمانان راټول شو د ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ لره ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ فرمایلی مال مشوره راکړئ هرقل بادشاه 10 لاکه فوج زموږ مقابلې ته راایستلی دی موږ صرف 2,000 کسان یو زه څه وکړم ماله مشوره راکړئ ځکه دا د صحابه کرامو عادت و چې د هغې کار به په مشورې سره قرآن وي وامرهم شورا بینهم د هغې کار په مشورې سره په دې کې یو تن فاسدو وی زما رای خو دا ده چې زه شام پرېږدو مدینې منورې کې مورچې جوړو شام پرېږدو وی ځکه چې 10 لاکه فوج دی نو هسې نه چې موږ دلته ناست یو مدینه رانه قبضه نه کړي نو شام پرېږدو مدینه منوره کې مورچې جوړو هغه سنبالي ول د هغه رانه قبضه نه کړي ابو عبیده رضی الله تعالی چې دا خبره واورېده ډېر سخت غوسه شو دا یې کس ته وي کېنه زما د مجاهدینو ټوله حوصله دې خرابه کړله تا خبره وکړه شام موږ په کومو قربانو باندې قبضه کړی څومره شهیدان پرې موږ ورکړي دي او ته اوس وایې چې شام پرېږدو مدینې ته ځو ابو سفیان رضی الله تعالی هم په دې غزا کې شریک و دا د معاویه رضی الله تعالی پلار دی او دا هغه صحابي دی چې په غزوه احد کې د کافرو د طرف نه سرداري کوله د کافرو د طرف نه مشر دی او په غزوه احد کې هغه ډېر صحابه کرام چې پکې شهیدان شوي دي وروستو بیا مسلمان شوی دی او ښه بهادري په اسلام کې ښودلې ده نو ابو سفیان رضی الله تعالی فاسدو وی زما مشوره خو دا ده چې په دې کم ځای باندې هم دلته مورچې جوړو وی ځکه وی دا 10 لاکه فوج چې دا ډایرکټ مدینې ته نه ځي که دوی مدینې ته ځي نو دا یره به ورسره چې د شا نه به راباندې دوی حمله وکړي نو اول به مونږ ختموي مونږ پسې به دلته ګرځي زمونږ سره به اول مقابله کوي وروسته به مدینې ته ځي ابو عبیده رضی الله تعالی چې دا خبره واورېده ډېر زیات خوشحاله شو وی ډېره ښایسته مشوره دې راکړه ډېره ښایسته مشوره دې راکړه خو خالد ابن ولید رضی الله تعالی د فوج کمان په دغه وخت کې کو د فوج مشر دی امیر ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ خو د فوج کومنداني او مشري چې د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ کوله او امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ په دغه دور کې په مدینه منوره کې نو ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ خالد ابن ولید ته یا ابا سلیمان اے د سلیمان پلارا لږ مشوره خو راکړه ته ولې خاموشه ناستې کله چې تا موږ له مشوره راکړې الله پای کې ډېر خیر اچولی دی ته ولې ماله مشوره نه راکړې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایلو وی زه د مسلمانانو خلاف نشم کولی اگر چې زما مشوره بل شان ده اگر چې زما رای د دوی نه بدل ده خو مسلمانان وایي چې په دې ځای کې پاتې کېږو نو زه د دوی مطابق خبره کومه ورنه زما رای دا نه ده ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ فرمایل نه ماله به مشوره راکړئ وی نشم کولی د مسلمانانو خلاف کنه د مسلمانانو خلاف نشم کولی ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی تر هغه پورې زه یو خبرم نه کوم یو کاروم نه کوم تر څو چې تا مشوره نه راکړي خالد بن ولید رضی الله تعالی فرمایل وی ابو عبیده کو خامخا جنگ کول غواړي او نیت دی وی کنه نو اگر چې د مسلمانانو رای دا چې په دې ځای کې پاتې کېږو خو زما رای دا نه ده دلته نه پاتې کېږو وی ولې وی ځکه دلته ګیر چاپېره باغونه دي دا ځای تنګ دی او تا ته پته ده چې زمونږ د عربو اسونه ډېر زیات تیزه منډه وي زمونږ د عربو اسونه ډېر زیات تیز دي هغوی چې تر څو پورې دوران او جولان ونه خوري نو هغوی فتح نشي موندلی زمونږ اسونه چې داسې د لرې نه راخوشي که او راشي نو دوی فتح مومي او بیا یې ترې وباسي او بیا پرې د بل طرفه راتاو شي زمونږ عادت د جنګ دا دی او دلته مونږ اسونه نشو ځغلولی ګیر چاپېره باغونه دي ستا رای ده زما رای دا ده چې دا ځای به پرېږدو لږ مخکې به لاړ شو دغلته کې میدان یرموک دی د یرموک میدان دی چې په جریباو ځمکه ده خوشې بیابان دی نو په خوشې بیابان به کافر هم پراته یا مونږ به هم پراته یو بل سره به بیا ګورو اسونه به ځغلو چې څه کېږي او خوا ته دریاب هم دی نو اوبه به راته هم په لنډو باندې ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ فرمایلی ستا مشوره ډېره ښکلې ده صحابه کرامو ته وفرمایل شابه اوچتېږئ شابه یرموک میدان ته ځان رسوئ نو دا غزا د یرموک په میدان کې شوې ځکه ورته غزوه یرموک ویلی شي
غزوه یرموک. او دا د نبی علیه الصلاة والسلام د وفات نه 9 کاله یا 10 کاله وروسته دا غزا راغلې ده. او د نبی علیه الصلاة والسلام د وفات نه په غزاګانو کې لویه غزا دا ده چې یرموک میدان ته ورسېدل. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه خط ولیکو عمر رضی الله تعالی عنه ته، او عبدالله رضی الله تعالی عنه ورکو ویلار شه دا خط مدینی منورې ته عمر رضی الله تعالی عنه ورسوه چې مونږ باندې 10 لکه فوج راغلی دی او مونږ ورته صرف 22,000 کسان یو. څه وکړو؟ هسې نه چې سبا راته دا وایي چې زما صحابه کرام دې هسې هلاک کړو. څه وکړو؟ مشوره راکړه او که ستا سره د جنګ کسان یې مونږ له یې راولېږه. دا خط عبدالله رضی الله عنه له ورکو. عبدالله رضی الله عنه فرمایي ما د جمعې په ورځ باندې زه روان شوم. د جمعې په ورځ روان شوم، تلم د شام نه بلې جمعې ته زه مدینې منورې ته ورسېدم. او چې ورسېدم د زوال ټیم و، عمر رضی الله تعالی په مسجد نبوي کې اودس کو د جمعې د مانځه دپاره یې ځان تیارو. وی چې زه یې ولیدم وی ما ته وی چې عبدالله خیر علي په خیر علي د چېرته نه رالې؟ ما ورته وی چې امیر المؤمنین د شام نه رالمه. وی ډېر خوشحاله شو چې زما د ملګرو خبر خو به دې راوړی که نه، ډېره موده وشو چې شام ته تللي دي، زما صحابه کرام زما غازیان په څه حالت کې وو. ما ورته هېڅ ونه وی، خط مې وله داسې ورکو. د ابو عبیده رضی الله تعالی خط مې وله ورکو. عمر رضی الله تعالی چې خط ولیده که نه چې په مونږ باندې 10 لکه فوج راغلی، مونږ صرف 22,000 کسان یو. څه وکړو؟ وی د عمر رضی الله تعالی دا رنګ بدل شو، سخت خفه شو او داسې وکړو منبر ته وخوتو، صحابه کرام رالو او د جهاد په موضوع باندې یو جذباتي بیان یې وکړو. د جهاد په موضوع بیان وکړو او بیا یې وویل وی په شام کې ستاسو 22,000 ملګري ګیر شوي دي، که څوک جهاد کول غواړئ زر ځان تیاروئ چې ځان پسې رسوئ. بیان نه چې فارغ شو، علي رضی الله تعالی عنه خواله راغی وی امیر المؤمنین شابه خط ولیکه. عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي څه ولیکم علي؟ وی ولیکه پکې چې د الله نوم واخلئ او غزا شروع کړئ. زمونږ د امداد نه تاسو له د الله امداد کافي دی. په دغه 22,000 کسان غزا شروع کړئ. زمونږ د امداد نه تاسو له د الله امداد ډېر زیات دی. عمر رضی الله خط ولیکو او عبدالله رضی الله تعالی ورکو وی دا ورسوه شام ته. عبدالله رضی الله تعالی د خالی په سار باندې روان شو، اوخته وختم د خالی په سار باندې روان شوم. نو چې په باب حبشه باندې اوتم کنه، باب جبريل او باب حبشه مسجد نبوي کې موجود دی. الله دې مونږ ټول بوزي کوم حاجیان چې دا ولیدلي. په باب حبشه باندې چې اوتم په دې زړه کې مې رالو چې ډېر اوږد مزل له شام ته روانې او غزا له روانې کېدی شي او دوباره ژوندی رام نشي. راشه د نبی علیه السلام د روضې خو لږ زیارت وکړه کنه، دا به د اخري زیارت شي د نبی علیه السلام د روضې. وی اوښ مې راتاو کو رالم د نبی علیه السلام روضې خواله. وی چې رالم هلته کې علي رضی الله تعالی، عباس رضی الله تعالی، فاطمه رضی الله تعالی، عایشه صدیقه رضی الله تعالی، حسنین ورسره هم موجود دي، دوی هلته دي. وی علي رضی الله تعالی راته وفرمیل چې څه له رالې؟ ځان رسوه شام ته. ما ورته وی چې علي شام ته ځمه، خو ما وی چې تاسو راته دعا وکئ او د نبی علیه السلام د روضې زیارت وکړم. وی ما ته وی چې عمر غونته سړی موجود دی، د هغه نه دعا واخله. ما ورته وی چې هغه راته دعا کړې ده، خو تاسو اهل بیت یې، خاندان رسول صلی الله علیه وسلم، د نبی علیه السلام خاندان یې، تاسو راته دعا وکئ. او بل د نبی علیه السلام د روضې په خوا کې ولاړ یې، دلته راته دعا وکئ. عباس رضی الله تعالی لاس اوچت کړو، وی دعا یې شروع کړه. علي رضی الله تعالی هم لاس اوچت کړو، وی دعا یې شروع کړه چې الله د نبی علیه الصلاة والسلام روضې مبارکې ته یې داسې لاس ونیوه. وی الله زه تا ته دا رسول وسیله کومه، زه تا ته دا پیغمبر وسیله کومه، هغه پیغمبر درته وسیله کومه کوم چې تا ته آدم علیه السلام وسیله کړی و، او د دې پیغمبر په برکت سره آدم علیه السلام ته تا خطا معاف کړې وه. زه تا ته دا پیغمبر وسیله کوم، ته د په برکت سره عبدالله ته دا سفر لږ لنډ کا، دا سفر ورته لږ لنډ کا او دا سفر ورته آسان کا. وی دا دعا یې وغوښته. وی علي رضی الله تعالی پې امین وي چې دا دعا یې وکړله که نه. وی علي رضی الله تعالی راته وفرمایل وی چې عبدالله هله شه به اوس ځان رسوه، اهل بیتو درته دعا وکړه، د نبي اسلام خاندان درته دعا وکړه، اوس په دې لاره اسانه ځان رسوه. عبدالله رضی الله تعالی فرمایي وی د هغې طرفه د شام نه واله د مدینې پورې دا سفر مې په یوه هفته کې کړی و، او د دې طرف نه چې روان شوم د خالي د ورځې سفر مې وکړو، د اتوار د ورځې سفر مې وکړو، او د څلورمې په ورځ باندې وي د مازدیګر ټایم کې چې ده وی زه هلته شام ته رسېدلی وم. د مازدیګر ټایم چې کېدو زه شام ته رسېدلی وم، د صحابه کرامو اذانونه زما تر غوږو شو. د هغې طرفه د یوې هفتې مزل او د دې طرفه د 2 نیمو ورځو مزل. دا ولې؟ دا د اهل بیتو په دعا سره، اهل بیتو په دعا سره. به هر حال زه چې هلته ورسېدم
عمر رضی الله تعالی چې کوم خط راکړی و هغه مې ابو عبیده رضی الله تعالی ته ورکو چې هغه ته مې ورکو هغه خط پړاو کو صحابه کرام راټول کو ای زما صحابه کرامو عمر ابن خطاب امیر المؤمنین درته خط را لېږلی او دا درته ویلی دي چې د الله نوم اخلئ او غذا شروع کوئ د الله نوم اخلئ او غذا شروع کوئ خو زما صحابه کرام بې ځایه ځای ځان مه وجنئ صحابه کرامو چې دا خبره واورېده ډېر زیات خوشحاله شو ډېر په جذبه کې رالم هلته کې د هرقل بادشاه چې کوم پوجي لیډر و دیارجان هغه د جبله ابن سهیم غسانی چې کوم عرب مرتد شوی هلته تللی و 8,000 کسانو سره دی راوغوښتو وی لاړ شه دا مسلمانان چې دي وږي تږي دي دلته پراته دي ووایه ورته چې ستاسو مشرانو ته به سل دیناره درکو جوړې به درکو جامې به درکو تحفې ډالۍ به درکو ځئ ځان له مدینې منورې ته مونږ ته شام پرېږدئ لالچ وله ورکه جبله ابن سهیم غسانی استه وختو او را روان شو چې را روان شو دی خوا راغی چغې ووالې البراز مخې ته روځئ چې دا اواز ابو عبیده رضی الله تعالی واورید کنه توره یې راواغسته استه وخته هغه مطلب دا چې دی جنګ له راغی نو چې دی استه وختو او دی ورله مخې ته ووتو دومره یو بل ته نږدې شو چې د دواړو اسونو یو بل له شونډان بوی کړو نو ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ تورې تلاس کو داسې راویسته واړوله چې توره واړوله نو دا جبله ابن سهیم غسانی ورته وایي ګزار ونه کې زه جنګ له نیم راغلی روغې له راغلی ما نو ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ فرمایي وایي څه وایي زه دیارجان را لېږلی ما چې تاسو له به دومره پیسې درکړو دومره جوړې جامې به درکړو شام راته پرېږدئ مدینې منورې ته ځئ سره جنګ کوئ او جنګ را سره کولی هم نه شئ مونږ 10 لاکه یو تاسو 2,000 ولې ځان وجنئ خو روغ ځئ که نه ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه فرمایي څه خبره پوره شوه وی او یو زما خبره واوره موږ ته زموږ پیغمبر 3 خبرې کړي دي څو خبرې کړي 3 خبرې اوله خبره دا کړې ده چې ایمان راوړئ بس سلامت پشئ زموږ نه خلاص یې ایمان راوړئ هغوی ته نه ایمان چېرته راوړو چې ایمان خو راوړئ تاسو سره جنګونه سله کوو وی ښه دویمه خبره موږ ته زموږ پیغمبر دا کړې چې ټیکس به تې اخلی جزیه به تې اخلی ټیکس په اخ ورکوي هغې نه به پاتې کېږي ټیکس ورکوئ نه ټیکس ولې درکو وی درېیمه خبره زموږ پیغمبر موږ ته دا کړې وایي چې جهاد ته تیار شئ ګوره نر سړی دې ته وایي که نه دا نر مسلمانانو اسلام راوړه یا جزیه ورکه یا مې تورې ته تیار شه دا 3 خبرې دي بله څلورمه خبره پکې نشته جبله ابن سهیم غسانی ورته وایي ما خو سره روغه کوله خو چې ته نه غواړې چې زه جنګ دی پې نو دی واپس لاړ دیارجان ته وي هغه روغه نه کوي دلته کې ابو عبیده رضی الله تعالی صفونه تیار کړو 3 صفونه تیار کړو 2,000 صحابه کرامو د هغې صفونه تیار کړو هغې طرف ته دیارجان حکم وکړو ځکه چې هرقل بادشاه ورته ویلي وي خپل 10 لاکه پوځ به مخې ته نه وباسئ په 10 لاکه پوځ به نه بلسئ هغې طرف ته هم عرب دي موږ ته دا 18,000 کسان چې راغلي دا هم عرب دي کوم چې مرتد شوي که نه د جبله ابن سهیم غسانی دا 18,000 کسانو دم عربو وی هغې طرف ته هغې هم عرب دي موږ سره هم دا 18,000 کسان عرب دي وسپنه په وسپنه ماتېږي عربي په عربي ماتېږي تاسو به 10 لاکو کسانو ته څه نه وایي دا 18,000 کسانو له مخې ته وباسئ تاسو به صرف تماشه کوئ جبله ابن سهیم غسانی 18,000 کسانو سره مخې ته راغی د دواړو ډلو په منځ کې 3 میله فاصله وه نو 1.5 میل هغې رالو 1.5 میل پسې مسلمانان مخکې شو ابو عبیده رضی الله تعالی 3 صفه تیار کړو 2,000 صحابه کرام زنانه وي هغې د یو غونډۍ شاته کېنولې ځکه دوی سره بیبیانې هم تللي وي غذا کې دوی سره خپلې بیبیانې هم وي او په هغې غونډیو ته صحابه کرام کېنولي وي تاسو به دوی حفاظت کوئ د غونډۍ شاته هغې کېنولې خالد ابن ولید رضی الله تعالی چې راغی ویې کتل ابو عبیده رضی الله تعالی 3 صفونه تیار کړي دي وی ابو عبیده دا څه کوي دا خو ټول صحابه کرام جنګ ته ودرولي دي نو یې څه وکړمه هغې 18,000 دي مونږ 1,000 یو قرآن وایي چې یو مسلمان به د 2 کافرونو نه تښتي یو مسلمان به د 2 کافرونو نه تښتي یو مسلمان به د 2 کافرو مقابله کوي هغه 18,000 مونږ 1,000 ما 18,000 ته 1,000 ودرولي دي په الله مې توکل دی خالد بن ولید وی زما امیر یو خبره دی بالکل منم خو دا رای دی ښکلې نه ده نور امیر چې څه وایي هغه به کېږي خو دا کار دی ښکلی نه دی په دې زه نه یم رضا وی ته څه وایي خالد بن ولید وی ګوره هغې 18,000 مونږ 1,000
موږ به نن جنګ وکړو دغه 80,000 به ووجنو دا به ووجنو که نه سبا له به بیا جنګ کېږي نو چې سبا له بیا جنګ کېږي نو د هغې سره 10 لاکه پوځ شاته دمه پروت دی نو هغې به 2 لاکه نور روباسي نو موږ خو سبا جنګ نه شو کولی ستړي یو که نه زمونږ ډېر بهادر شو سبا مو جنګېدو نو څوک خو دې ووژل 2 لاکه نور ووژل نو هلته کې 8 لاکه پوځ نور پروت دی نو 2 لاکه به نور روباسي وایي زمونږ ډېر بهادر یو په 3 ورځ بیا وجنګېدو نو 6 لاکه پوځ نور پروت دی نو موږ به در کومې پورې دا 2,000 صحابه کرام به ته جنګای دا به در کومې پورې ته جنګای الله ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ فرمایي ته څه وایې څه وکړم زه ته راته ووایه وی زما رای دا ده چې د 80,000 کسانو مقابله به زه په 10,000 کسانو کوم زما رای دا ده د 80,000 کسانو مقابله به زه په 10 کسانو کوم په څو کسانو هغې به 80,000 زما سره به 10 کسان دي ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ فرمایي داسې خو نشي کېدی ته څه کوې د عمر رضی الله خط نه دی لیدلی چې زما صحابه کرام بې ځایه شهیدان نه کوي دا خو ته د نبي علیه السلام صحابه کرام شهیدان کوي خالد ابن ولید رضی الله عنه ته وفرمایل وی که زه د نبي علیه السلام صحابه کرام بې ځایه شهیدان کوم نو اول به دې پخپله شهید کېږم زه به دې مخکې روان یم ابو سفیان رضی الله عنه پاڅېدو وی خالد ابن ولید ته ډېر جذبات دي دا فیصلې دي د جذباتو دي چېرته 80,000 او چېرته 10 کسان چېرته 80,000 او چېرته 10 کسان خالد ابن ولید ورته غوسه شو ای ابو سفیانه په جاهلیت کې خو ډېر بهادر وي دا دې اوس څه د بوزدلۍ خبرې شروع کړې ابو سفیان رضی الله عنه وفرمایل د بوزدلۍ خبرې نه کومه خو چې خامخا د 80,000 کسانو جنګ کوي که نه نو په 10 نه په 80 کسانو یې وکړه په څو یې وکړه نو یو تن به د 100 تنو په مقابله کې راشي د 100 تنو مقابله کې که نه هغه 80,000 او دوی 80 کسان نو یو مسلمان به د 100 کسانو مقابله کوي خالد ابن ولید وی زما رای خدا و چې زه به 10 کسان بیام خو چې تاسو وایي 80 دي جزه 80 به بوزم نو خبره راښکته نه راوړه وی 80 به بوزم نو لاندې کمره کې به جګ او ګیلاس دي 80 به بوزم نو خالد ابن ولید رضی الله تعالی روان شو د ځان سره 80 صحابه کرام ملګري کړو هغې طرف ته څو کافر دي 80,000 جنگ شروع شو سهار ټایم دی خالد ابن ولید رضی الله تعالی چې جنگ لته که نه وی ما پسې به تر هغې پورې نه راځئ چې تر څو پورې زه یا شهید شوی نه یم یا ګرفتار شوی نه یم ما پسې به نه راځئ چې جنگ د ورځې کېدو داسې ټایم په ټایم به یو صحابي په 80,000 کې 80 کسان چېرته ښکاري خو یو صحابي به د دې جنگ نه بار ته راووت نو صحابه کرام به مو وایي زموږ ملګري ژوندي دي خو چې دا مازدیګر کېده که نه نو یو صحابي هم نه ښکارېدو نو ابو عبیده رضی الله تعالی فرمایل زما صحابه کرام شهیدان شو زما صحابه کرام څه شو شهیدان شو او په دې کې د ځان سره یو څو صحابه کرام ملګري کړي وو هغې کې یو زرار ابن عزور رضی الله عنه ته د واقع ورته وروسته وامه زما صحابه کرام شهیدان شو ابو عبیده رضی الله تعالی صحابه کرامو ته وویل وی چې حمله پې کوو ابو سفیان رضی الله تعالی فرمایل وی د خالد ابن ولید خبره خو نه واورېدلې چې ما پسې به نه راځئ نه به ځئ بلکل به نه ځئ وی نه به ځئ وی ټیک ده چې داسې د ماښامي دا خړایي خورېده که نه خالد ابن ولید رضی الله تعالی داسې ستړی ستومانه په اس سور دی را روان دی اساس صحابه کرامو سره دي چې د صحابه کرامو خواله راورسېدل که نه چې ځان سره یې ملګري وشمارل صرف 20 کسانو سره 20 کسان څو صحابه کرام ورکو 40 تنه 80 صحابه کرام به بوزتي وکړه 40 صحابه کرام ورکتي صرف 20 تنه وسره رالو خالد ابن ولید رضی الله تعالی داسې اسمان ته وکتل او ډېر وجړل یا الله زه به تعالی څه جواب درکوم چې ته ما ته وایې زما صحابه کرام دې ولې شهیدان کړي زما مسلمانان دې ولې شهیدان کړي دي او زه به عمر ته څه جواب ورکوم عمر به راته وایي چې 40 تنه دې شهیدان کړو ډېر یې وجړل ابو عبیده رضی الله تعالی ته وویل وی ابو عبیده ما له 100 تنه قربانۍ والا پکار دي 100 تنه قربانۍ یا به د خپل 40 تنه صحابه کرام واپس راولم یا به بدل اخلم ما له 100 تنه نور راکړه ابو عبیده رضی الله تعالی ته فرمایل وی ګوره ته ډېر ستړی شوی زه پخپله ځم وی نه ته به نه ځم زه ځم ټوله ورځ جنګ کړی دی ښه وی زه ځم 100 تنه صحابه کرامو سره ملګري شو روان شو چې لاړو هلته ورسېدو نو چې وی کتل د کافرو 15,000 مرداران پراته دي 80 تنو 100 تنه کافر مردار کړي دي 15,000 80 تنه 15,000 چرګان هم نشي حلالولی
دا د الله امداد و. شپېته تنو 15,000 کافر مردار کړي او چې ګیر چاپېره خپل ملګري ولټول که نه نو 10 صحابه کرام شهیدان پراته وو. 10 صحابه کرام شهیدان پراته وو. هغه خپل ملګرو ته حواله کړو زموږ دا شهیدان هلته ورسوئ. دا یې واپس کړو. اوس 10 تنه دوی سره وو، 10 تنه شهیدان شوي، څو تنه ورک دي؟ 13 کسان ورک دي. که نه په شپېته وو کې 13 خو دا 13 ورک دي. وایي زه به ځم او دا 13 کسانو معلومات په کوم. ځان سره ملګري روان کړه، وایي زه چې په کافرو حمله کوم. روان دي په دې کې نو تر غوږو شو، داسې اواز یې تر غوږو شو د اسونو د خپو چې وایي کتل څه کسان په اسونو را روان دي، چې وایي کتل هغه د ملګرو صحابه کرامو. وی تاسو چېرته تللي وایي؟ مونږ خو چې هغه کافر په منډه شو نو مونږ پسې وروستو روان وو، هغه په دې دښتو کې ځغلوله، په دې دښتو کې خو ته نور هم ډېر شی مردار کړي دي. وی ښه نو چې وایي شمارلو هغه 25 کسانو 25 واپس رالو. نو څو تنه ورک دي؟ 15 تنه ورکو. دا 15 تنه ګرفتار شوي او په دې 15 تنو کې زرار ابن عذر رضی الله تعالی عنه وو. دا ډېر عجیبه صحابي وو. دا صحابي پهلوانو، د بدن نه پهلوانو او چا کوم ډېر زیات او بهادر وو. دی یو ځل د کافرو پهلوان، یو طرف ته کافرو پهلوانو، دی په خپل هم پهلوانو، هغې 15 تنه دی یوازې وو. مقابله یې شروع کړه د زرار ابن عذر رضی الله عنه په هغې 15 تنو کې چې 20 پهلوانان مردار کړو نو هغه 40 تنه وتښتېدل. 40 تنه وتښتېدل. داسې پهلوان وو او په الله توکل څومره وو چې کله غزا ته به وتلو کمیس په ایستو، کمیس په د بدن نه ایستو، ورتاو به یې کو، بربنډ به غزا ته وتو، زغره مره به یې نه اچوله. چا ترې تپوس کو وایي زغره خو نه اچوي نو دا کمیس ولې وباسي؟ دا ولې وباسي؟ دا ځکه وباسمه هسې نه چې کافر وو چې د کمیس ته لاندې به یې زغره وي. چېرته دا ونه وي چې د کمیس ته لاندې یې زغره اچولې ده نو زه ورته خپل بدن وښیم چې ګوره په بدن مې څه شی نشته دی، ښه ډاډه راباندې راځه. دا بربنډ ځکه وځم چې دا کافر راباندې ښه ډاډه حمله کوي. داسې خو عجیبه توکل والا صحابي، دومره بهادر صحابي و. 4 زره ګرفتار شوی، الله ژوندی را آزاد کړی دی. بیا زرار ابن عذر رضی الله تعالی نو دی پکې هم ګرفتار شوی و. چې راغی دی خالد ابن ولید رضی الله ډېر وجړل. 15 تنه صحابه کرام مې اوس هم ګرفتار دي، اوس هم ګرفتار دي. سبانۍ ورځ شوه، دیارجان کوم د هرقل بادشاه چې د فوج کمانډر و هغه ته خبر ورسېدو، وی حضرت زمونږ 15,000 کسان و، هغه 15 تنه و، 15,000 کسان یې رانه وجلي دي. دیارجان ډېر سخت غوسه شو، وی تاسو خو بالکل د کار نه یې، تاسو روز د دوی فکر نه درځي. نو یو تن ورته وویلو وی دا مسلمانان ته تر هغې پورې نشي ختمولی چې تر څو پورې په دوی کې یو تن دی هغه دې نه دی وجلی. یو تن دی پکې خالد ابن ولید تی نوم دی، تر څو چې د هغه نه دی ختم کړی ته دا مسلمانان نشي ختمولی. نو وی څنګه به یې وجنه به؟ وی قید یې که ګرفتار یې که نو وی ګرفتار کوم به یې څنګه؟ کس سره مشوره ورکړه، وی ګرفتار یې داسې که چې هغه ډېر زیات بهادر دی، ډېر زیات غیرتي دی. ته پسې کس ولېږه، ورته ووایه چې دیارجان وی هرقل بادشاه وی چې موږ د خالد ابن ولید په لاس باندې روغه کوو. هغه دومره بهادر دی چې هغه تاله دلته رارسي. نو چې دلته راشي نو ګرفتار به کوي، وبه یې وجني، دوکه ورسره وکړه. دیارجان وی دا ټیک ته دا جبیل الله ابن سهیم غسانی دا کوم مرتد شوی کس چې دته وی لاړ شه او هغوی ته ووایه چې موږ د خالد ابن ولید په لاس باندې روغه کوو. هغه راغی چغه یې وویله نو ابو عبیده رضی الله تعالی مخې ته ووتو. ستا سره مسلمانانو مشر څوک دی؟ ابو عبیده رضی الله تعالی ته ویل وی زه یم. وی ستا څه نوم دی؟ وی زما ابو عبیده. وی ته نه بل تن دی. ستاسو د فوج مشر څوک دی؟ وی خالد ابن ولید. وی هم دغه یادومه هرقل بادشاه و چې موږ دغه په لاس روغه کوو. خالد ابن ولید وی زما په لاس روغه کوي. او وی زه روغې ته تیار یم، تیار یم. وی څنګه روغه کوي؟ وی هغه دې هلته غواړي، و چې راشه. خالد ابن ولید اس ته وختو. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه فرمایلو وی مزه شهید کوي دی رانه، دوکه در سره کوي مزه. نو خالد ابن ولید وی یا خو به ما شهید کړو یا به خپل 15 ملګري راولم، یا به ما شهید کړو یا به خپل 15 ملګري زما. دی روان شو دغه کافر سره روان دی، اس ته وخت کافر ته مخکې دی پسې ورپسې دی. هلته کې د کافرو پاټک راغی، پاټک راغی ځکه اخوا 10 لکه پوج پروت دی که نه. چې د کافرو پاټک راغی هغې ورته وایي د اس نه راکوز شه، مخکې دیارجان بادشاه ناست دی، دا بې ادبي ده چې ته په اس باندې ورځې، راکوز شه ښکته.
خالد بن ولید وی زه میلمه یم او د میلمه خلک بې عزتي نه کوي تاسو ما د اس نه کوزوئ دا خو زما بې عزتي ده مونږ خو د میلمه ډېر عزت کوو تاسو زما بې عزتي کوئ دا زه جبیل الله بن سهیم غساني ورسره و هغې پاټک هغې پوجیان ورته ویل مونږ خو رومیان یو مونږ ته خو پته نشته رښتیا ستاسو داسې رواج دی د جبیل الله بن سهیم ورته وی او مونږ عرب د میلمه بې عزتي نه کوو وی صحیح د مخکې ځای په اس باندې ځه دی پرېښود چې لږ مخکې لاړ بل پاټک راغی هغې ورته وی راکوز شه وی نه کوزېږم تاسو د میلمه بې عزتي کوئ بهرحال هغه ډېر ظالمانو دی د اس نه راکوز کړو اس په مخکې نه بیایي ځکه مخکې دیارجان ناست دی دا دغه بې ادبي ده چې ته هغه په اس باندې ورځې خالد بن ولید رضی الله تعالی راکوز شو اوس اس یې هلته وتړه هغوی ته وایي د اس راله دلته وتړه هغوی له اس وتړو یو طرف ته 15 لاکه فوج پروت دی بل طرف ته 15 لاکه فوج پروت دی دیارجان بادشاه په منځ کې ناست دی په خشک بیابان کې ورته یو بادشاهي ځای رخ شوی دی قالینونه خواره شوي د سرو زرو کرسۍ پې پرتې دي دیارجان بادشاه ناست دی خالد بن ولید توره راغستې ده او د امسا په شانتې د ټانکورې په شانتې په ځمکه لګی او په منځ کې روان دی دا توره په ځمکه لګی روان دی چې دا څنګه انسان دی هغې خالد بن ولید ډېر پېژندو ځکه یو ځل د 15,000 کافر په یو لاس مردار کړي وو خالد بن ولید په یو لاس 15,000 کافر مردار کړي وو نو هغې چې ولیدو چې موږ دا پوځ شان ته لېږو مردارېږي دا څنګه سړی دی او خالد بن ولید د ملنګ په شانتې روان دی توره په ځمکه لګی او روان دی پوځ ورته یو خوا بل خوا ګوري دیارجان بادشاه له چې ورسېدو هغه ځان ته بله د سرو زرو کرسۍ ایښې وه درته یې ویې کښېنه په دې کرسۍ په دې کرسۍ کښېنه خالد بن ولید چې لته اوچته کړه کرسۍ پې والا خوا ورته وکړه کرسۍ پلته وواله دیارجان بادشاه درته وایي موږ درته عزت درکوو ته پخپله د ځان بې عزتي کوې موږ درته وایي د سرو زرو په کرسۍ کې نه تا پلته وواله وی سره زمونږ دپاره عزت دی خو په دنیا کې نه په جنت کې په جنت کې او په دنیا کې د مسلمان دپاره د سرو زرو ګوتۍ نشي استعمالولی نو په کرسۍ به یې څه کښېنې الله دې زمونږ په حال رحم وکړي زمونږ د سړو نه اوس ښځې رخ شوي دي سړی نه به په کویدن کې د سرو زرو ګوتۍ وړي د ده نه یې ځان له ښځه رخ کړي داسې ده که داسې نه ده هلک له د سرو زرو ګوتۍ وړي ولې دا ښځه ده ناوې ده کو چې کوم د بې غیرتوب رسم یې هغه به په مونږ کې موجود وي هلک د سرو زرو ګوتۍ د سره په لاسولې نه شي دا حرامه ده د خالد بن ولید هغه کرسۍ پلته وواله موږ له په دنیا کې د سرو زرو ګوتۍ استعمال جایز نه ده تاسو راته د سرو زرو کرسۍ ږدئ په ځمکه کېناستو توره یې ځان ته داسې ټک واله ودروله هغه دیارجان ورته وایي پیسې به درکو او ځئ دا شام پرېږدئ شامو پرېږدئ خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ فرمایل ستا خبره پوره شوه وی او وی موږ ته زموږ پیغمبر 3 خبرې کړې دي وی کومې درته کړې دي وی اول راته دا ویلي چې دوی ته ووایي چې مسلمانان شئ وی دیارجانه ته مسلمانېږي وی نه وی دویمه خبره راته دا کړې چې ټیکس به راکوئ ټیکس راکوئ وی نه در کوم وی درېیمه خبره راته دا کړې تورې ته لاس کو ورته وایه چې بیا جهاد ته تیار شئ جنګ ته تیار شئ نو دیارجان پوج ته آواز وکړو تاسو ورته ګورئ دا خو دوکه وه موږ په دوکه راغوښتلې وجنئ یې که نه تاسو ورته ګورئ نو چې پوجونو تورې راویستې که نه خالد بن ولید چې توره تاو کړه او د بادشاه پر سټ یې کېښوده هغه یې خواته وکړه پر سټ یې وله کېښوده وایي ما خو به شهید کړې خو ړومبی به ما د دیارجان سر والی وي ستاسو د گورنر سر به ما ړومبی الوزولی وي کرنل ورته وایي ګزار ونه کوئ سړ رانه وایي ګزار ونه کوئ سړی خو زه ونیوم چې داسې وکړه که نه نو خالد بن ولید ته د دیارجان وایي ډېر مې خوښ شو په دې غیرت باندې کافر پې مین شو چې دا څنګه سړی دی د 10 لاکه پوج ته رادننه شوی دی خبرو ته یې وګوره خوښې شه زړی پې ورغی وایي داسې کار کوو که نه لاس یې ورته راوګد کړو دوی بادشاه وایي دوستي کوو مرګتیا کوو ورورولي کوو که ستاسو مسلمانانو زه ګرفتار کړم ته به ما ازادوي او که زما ملګرو ته ګرفتار کړې زه به تا ازادوم وروري کوو خوښ مې یې خالد بن ولید ولا د لاس ونیو داسې ولا ټیل وو چې د مسلمان او د کافر ورورولي نه کېږي اول مسلمان شه ته به زما امیر او زه به ستا خادم یم زه به دې خپلو ته ناست یم اول مسلمان شه دیارجانو ته یې مسلمانېږم خو نه بیا دیارجان بادشاه د خپل سر ته لاس کو یو خول یو ټوپۍ په سر و پای کې ملغلرې پیلې شوې وې هغه یې وله ورکړه وایي دا ټوپۍ په هدیه کې واله او ما له دې د خپله ټوپۍ په هدیه کې راکړه دا به زما سره ستا د لاس نه ښیي خالد بن ولید د خپل سر نه هغه ټوپۍ ته لاس کو ور یې وله کړه وایي دا واله در سره زما د لاس نښه شوه او ته کافر یې زه ستا ټوپۍ نه اخلمه زه د کافرو هدیې نه قبلومه هغې پای کې ملغرې لګېدلې وي نو دیارجان بادشاه وایي داسې عجیبه سړی دی پوه ته یې وایي په ده به ګزار نه کوئ دا زما میلمه دی دی به خپل ځای ته بلکل روغ رمټ واپس کوئ روغ رمټ به خپل ځای ته
په ویښته وله ونه بلسئ خو ده ما له خپله ټوپۍ هدیه راکړه او زما هدیه نه قبلوي وی د ده زما سره 15 کسان ګریبتار دي هغه ورله زه په تحفه کې ورکوم 15 کسان چې ما سره کم په ګریبتار دي هغه ورله په تحفه کې ورکوم او هغه ورسره ملګري کوي خالد بن ولید د خپلو 15 صحابه کرامو نه مخکې را روان دی توره په ځمکه باندې لګی او را روان دی د کافرو د لښکرو نه راووتو چې د صحابه کرامو اواز نظر پرې ولګېد د صحابه کرامو د نری تکبیر د الله اکبر چغې کړې حدیث مبارک کې راځي صحابه کرامو رفع اصواته بالتحلیل والتکبیر والصلاة على البشیر النذیر الله اکبر په لا اله الا الله او په نبی علیہ الصلوۃ والسلام په درود شریف سره په لوړ आवाज باندې چغې شروع کړې 2000 صحابه کرامو आवाज شروع کړ څومره په تیزه چغې شروع کړه یو روایت کې راځي وای حتی جوابته الجبال حتی در دې پر غرونو ولم جواب ورکو غرونو جواب داو چې کله سړی تیز आवाज د غرونو په خوا کې وکي نو انګازه لاړ شي بیا ته واپس راځي د غرونو نه انګازې رالي د الله اکبر د لا اله الا الله او د درود شریفو دې حدیث نه دا معلومیږي چې په لوړ आवाज سره ته ذکر کولی شي په لوړ आवाज سره ته درود شریف ویلی شي دا د 2000 صحابه کرامو عمل دی هغوی د الله اکبر لا اله الا الله الصلاة والسلام على رسول الله دا په لوړ आवाज وي 2000 صحابه کرام دي دا چغې کړي دا وویلو خالد بن ولید رضی الله تعالی خپل لښکر ته راورسېدو بیا دیارجان بادشاه اعلان وکړو وی نهه ورځې جنگ مکوئ صلح ورسره وکئ کېدای شي په دې کې زموږ څه خبرې جوړې شي نهه ورځې جنگ نه و یو ورځ جنگ وشو بیا نهه ورځې جنگ نه و مسلمانان دې خوا پراته دي کافر په 3 میله کې اخوا پراته دي په آرام سره صلح په منځ کې شوی جنگ بندي ده جنگ نشته دی بیا په 10مه ورځ باندې چې دا د جنگ 2مه ورځ کېږي د جنگ 2مه ورځ کېږي په 10مه ورځ باندې دیارجان بادشاہ وی 2 لکه فوج په یو طرف باندې روان شي 2 لکه فوج په بل طرف باندې روان شي 15,000 مخامخ ورشي خو مسلمانان ختم کړي یو در نه پاتې نشي یو وي 2 لکه په ښي طرف ورځي 2 لکه په چپ طرف ورځي 15,000 مخامخ ورځي د یو طرف نه د بل طرف نه راټول شي او دا کم پاتې مسلمانان چې دا ووجنه مسلمانانو ته پته ولګېده نو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ 15,000 فوج په یو طرف کو په ښي طرف باندې او په ګس طرف باندې 15,000 فوج کو صحابه کرام په ښي طرف چې کم 15,000 کسانو د هغې امیر زرار ابن ازور رضی الله تعالی عنہ وګرځاو هغه لنډغر صحابي ما چې جنگ ته بوتو کمیس په ایستو هغه پهلوان صحابي نو د ښي طرف د 15,000 کسانو امیر هغه کو او د چپ طرف د 15,000 کسانو امیر چې دی نو عبدالرحمن ابن ابي بکر رضی الله تعالی عنہ ابو بکر رضی الله زوی عبدالرحمن رضی الله تعالی هغه امیر مقرر کو نو هغه طرف 2 لک کسانو دې طرف 15,000 کسانو ښي طرف باندې چې کافر رااله زرار ابن ازور رضی الله تعالی عنہ مخې له ووتو مقابله ورسره داسې وکړه چې 2 لکه فوج پسپاک ویزغله په 15,000 کسانو باندې 2 لکه کسان وزغلول سیت مردار کړه سو تختیدل خو چپ طرف ته چې عبدالرحمن ابن ابي بکر رضی الله تعالی عنہ هغه باندې کافر غالب شو کافر په غالب شو مسلمانانو ته شکست ورکو او دا هغه چپ طرف په مسلمانانو کې رادن نشو کافر 2 لکه فوج پکې رادن نشو حتی در دې پورې چې مسلمانانو تیښته شروع کړه او ما درته ویلي زنانه د یوې غونډۍ شاته مسلمانانو کېنولې وي مخې ته صحابه کرامو درولي وو کافر هغې غونډۍ ته هم رانږدې شو د مسلمانانو زنانه ورته راورسېدل چې زنانه خبر شوې چې مسلمانانو شکست خوړلی دی او په تیښته دي نو بار ته راووتلې د دې زرار ابن ازور رضی الله تعالی عنہ خور وه خولته ابن ازور رضی الله تعالی عنها خوله رضی الله تعالی عنها دا بار ته راووته دا هم ډېره بهادره وه خور ورور دواړه یو شان بهادر وو لوړې راواغسته لرګی او چې کوم مسلمان په تیښته او پاس پسورو د هغه د اس تخپې به یې پې والي د مسلمانانو د اسونو د خپې به یې والې راتاول به یې وي چېرته تښتئ مونږ چاته پرېږدی مسلمانان بعضې زنانه رالې ماشومان یې په غېږو کې نیولي وو مسلمانانو ته یې داسې به نیولو وي دا ماشومان چېرته پرېږدئ چې تاسو په تیښته روان یئ زنانو جهاد شروع کړو چې زنانو جهاد شروع کړو مسلمانان په غیرت کې رالو زنانو ولې غیرت ورکړو وي دا ماشومان چاته پرېږدئ مونږ چاته پرېږدئ
خولته بن عزر رضی الله تعالی اول هغسې د مسلمانانو دا سونه د خپې به یې په ولې ورته اول به یې په مسلمانانو کې غیرت راوستو نو مسلمانان بیا واپس شو چې بیا واپس شو هغه 2 لکه پوځ هغې ته یې شکست ورکړو هغې ته یې شکست ورکړو بهرحال په 10مه ورځ باندې ښه جنګ وشو د جنګ 2مه ورځ وه ډېر جنګ وشو نو 4 لکه او 15,000 کسانو بیا شکست وخوړو چې بیا شکست یې وخوړو مسلمانانو پکې عارضي شکست مونتی خو بیا هغه شکست په فتح باندې بدل شو دیارجان بادشاه ته چې دا خبر ورسېدو ډېر څه غوسه شو عجیبه خلک یې د 2,000 کسانو فکر نه درځي په لکهو پوځ لېږم او واپس راتښتی څه عجیبه خلک یې په خپله پاڅېدو وایي د سبا نه به زه په خپله وځم جنګ ته ستاسو نه ده شوي زه په خپله وځم د کافرو چې کوم جرنیل او بادشاه چې کله 11مه ورځ شوه او دا د جنګ 3مه ورځ کېږي نو یو پهلوان په کافر کو ډېر غټ پهلوان او زورور سړی و دیارجان ته وي وایي داسې وکړه ما ته یو موقع راکړه زه په خپله وځم او دې مسلمانانو ته د براس چغې ومه چې مقابلې ته مې راوځئ نو ضرور به دا خالد بن ولید زما مقابلې ته روځي او چې کله دی رووت زه درله د ده قصه خلاصوم نورو سره بیا وروسته ګورو دیارجان بادشاه ته دا کار هم ته کولی شي بل څوک یې نشي کولی دغه پهلوان اس ته وختو خو ډېر لوی پهلوان سړی و او چې اس ته وختو رامنډه کړو اس یې ډېر غټ اس او چې څنګه د مسلمانانو خوا ته راورسېدو چغې وولوي البراز که څوک درپکې زما مقابلې ته روځئ که څوک درپکې زما مقابلې ته روځئ دومره غټه تنه وه که نه صحابه کرام فرمایي چې مونږ ولیده مونږ چې دا چې ته غر را روان دی دا کافر خو دومره لویه تنه وه په دومره غټ اسور مونږ دا څه غر راغی د ده مقابله بلا څوک کوي نو خالد بن ولید رضی الله تعالی فرمایل په مقابلې ته څوک وځئ که زه په خپله وځم د دې سړي مقابلې ته بل څوک وځئ که زه په خپله وځم نو زرار ابن عزر رضی الله تعالی فرمایل وی خالد ته مه وځئ ده ته ما پرېږده دا هم پهلوان دی او زه هم پهلوان یم یو بل سره به ګورو دا زرار ابن عزر رضی الله تعالی ته ما ترجمه کې ویلو که نه دا ډېر پهلوان صحابي و جنګ ته چې به وته قمیص پې ورتاوه کمیس پې ورتاوه وایي ځکه چې په ما باندې کافرو ډاډه راځي هسې نه چې دا ووایي چې چېرته زغره یې اغوستې ده وایي ده وایي زه وځم دا هم پهلوان دی زه هم پهلوان یم یو بل سره به ګورو زرار ابن عزر رضی الله تعالی اس ته وخت او مقابلې ته ووتو دواړو په یو بل باندې ګزارونه شروع کړو خو دا د عربو عادت و چې 2 تنو پهلوانانو به جنګ شروع کړو که نه درېمګړی به نه ورتو یا به چې په دې کې یو تن مړ شو او یا به یو تن وتښتېدو بیا به نور تلو ورنه دا 2 تنه به د هغې پورې جنګېدل نور بس ګیر چاپېره ولاړو تماشه به یې کوله کافرو به هم تماشه کوله مسلمانانو به هم تماشه کوله 2 تنه به وتي د یو بل سره به لاندې وتي مقابله به وه نو زرار ابن عزر رضی الله تعالی مقابلې ته ووت د دې کافر سره لګیا شو تورې په یو بل چلی نور مسلمانان هم تماشه کوي کافر هم تماشه کوي زرار ابن عزر رضی الله تعالی فرمایي وایي داسې عجیبه سړی و چې ما به پې د تورې ګزار کو داسې زغره یې اغوستې وه چې ما له د تورې هغه څوکه واړوله د اوسپنې زغره یې اچولې وه ما به پې د تورې ګزار کو یو کړنګ به یې کو توره به یې راله اړوله او غټو سټ ته یې زه نه رسېدم چې سټ مې وله په توره والی وې دنګو رانه نو ما چې به ګزار کوم لاندې به لګېده لاندې د هغه څه وه زغره وه ما چېرې د دې سړي سره څه نه کېږي بره ورته ته نه رسې وخت هغه په اوسپنو کې پټ دی د ده سره څه نه کېږي وی چل مې شروع کو چل مې دا شروع کو چې اس مې راوګرځم او چې اس مې راوګرځم مسلمانانو ته را په تېښته شوم چې را په تېښته شوم کافر خو دا ووایي چې لکه زه سړی رانه وتښتېدو سړی مې په تېښته کو وی هغه راپسې م اس راخوشې کو زرار ابن عزر مخکې دی پاس باندې کافر پسې ور روان دی کافر و چې تښتې رانه چې وایي رسومه خو چې د مسلمانانو ته لږ رانږدې شو که نه نو زرار ابن عزر رضی الله یو چل وکړو یو چل یې دا وکړو چې په دې اس باندې قیزه ټیټ راوکاږله دا واګې نه دي دا کیزه په جوخته راوکاږله یعنې بریکې ورله ووه او دی خو پسې شاته په تیز سپیډ کې را روان دی که نه نو زرار ابن عزر په دې خپل اس کیزه راوکاږله داسې جوخته او شاته یې نیزه داسې ویستله نیزه ویسته چې دی خو په سپیډ کې را روان دی او زه به ته اس ډایرک ودرم نو چې دی راشي چې زه په دې خېټه کې به دا نیزه نه نوځي دا بیا ډېر سپیډ کې بیا خوا به تې وتېږي نو چې زرار ابن عزر هم په دې اس کیزه راوکاږله او دا نیزه یې شاته داسې ویستله که نه او دی خو په سپیډ کې را روان او چې د ده اس راورسېدو نو دا خو ډېر تکړه کافر و ډېر جنګي سړی و ځان یې ترې بچ کړو اس یې په دې مرۍ کې ولګېد جو اس یې مردار شو اس یې مړ شو اس یې ولګېدو او ده ترې ځان بچ کړو چې ځان یې ترې بچ کړو نو داسې راغی زرار ابن عزر رضی الله عنه ته دا کافر وایي وایي ته عربي او دوکه عربي سړی او دوکه دې وکړه ځان دې را په تېښته کو چل دې دا کو
نو زرار ابن عزر رضی الله عنه او زه عربي او دوکا خو تا ته پته نه جنگ ته راغلی او الحرب خدغه جنگ خو دوکه ده په جنگ خو کېږي په دوکو باندې جنگ مني او دوکه نه مني جنگ کې خو یې دوکې جنگ ته راغلی دغه کافرو ته زه دوکه دې وکړم تا ته یې څه پیدا درکړه څه چل دی وکړه زه خو روغ یم څه چل دی وکړو دوکه دې وکړې چل دی وکړو نو زرار ابن عزر رضی الله عنه فرمایي زما دوکې دا چل وکړو نو اسې راته وکړو نو دی خو په اس باندې زرار ابن عزر او کافر خو بغیر د اسه ولاړو جو چې توره یې تاو کړه جو سټي تی ووه ځکه چې اوس خو په زرار ابن عزر هم اوچتو که نه او دی لاندې و نو چې توره یې تاو کړه د کافر نه یې سټ ووه او چې سټي ووه راکوش شو سر یې ترې پرې کړو چې سر یې ترې پرې کړو د هغه چې کومه زغره وه او جامې وې او توره وه هغه هر څه یې ویسته او راوایغستل د ځان سره زرار ابن عزر دا به زمایي دا به زمایي او دا حدیث مبارک دی من قتل قتیلا فله سلبه چا چې یو کافر مردار کو نو د هغه ساز و سامان به هم د دغې غازي چا چې مردار کو ها یو کلی د کافرو فتح شو روغه شهر علاقه فتح شوه نو دغه سامان به بیا د بیت المال وي په ټولو مسلمانانو به یو شان تقسیمیږي بیا خو که یو مسلمان او یو کافر ځان له مردار کو نو چې د هغه سره څه نه ده به د دغې مسلماني نو زرار ابن عزر رضی الله عنه هغه سامان جنګ راواغستو وي دا ما مردار کړی دا به زما یو وي دا ستا دی ابو عبیده رضی الله عنه فرمایي دا ستا دی هلته کې دیارجان بادشاه خبر شو چې کوم سړي ته مې سترګې غړې دي هغه یې رالم مردار کو هغه یې رالم مردار کو دا څنګه خلک دی دیارجان بادشاه ډېر سخت غصه شو وی داسې وکړئ که نه چې 1,00,000 فوج په دې یو غونډۍ باندې کېنئ او 1,00,000 فوج په دې بله غونډۍ باندې کېنئ او چې څنګه سار شي مسلمانان سپونه تیاری که نه او دوی ناخبره یي نو تاسو به دا 2,00,000 کسان په یو ځل په دوی باندې غشي ووروئ دوی به ناخبره یي دوی به ځان جنګ ته تیاروي او چې تاسو به په یو ځل باندې غشي ووروئ په یو طرف باندې په غونډۍ باندې 1,00,000 کسان د شپې کېنولي وو په بله غونډۍ باندې 1,00,000 کسان یې کېنولي وو د شپې مسلمانان چې سار پاسې د سپونې تیارول ناخبره وو په دې دوران کې به د غشو باران شو د یو طرف نه او د بل طرف نه به د غشو باران شو دومره غشي پې وورول چې د 200 صحابه کرامو سترګې ووتې د 200 صحابه کرامو سترګې ووتې دغې ته یوم التعویر ویلی شي تعویر د عور نه د عور کوک سترګې ته ویلی شي یعنې 200 صحابه کرام په دغې ورځ باندې کوک سترګې شو یعنې سترګې ووتې 200 صحابه کرام او ډېر صحابه کرام پکې شهیدان هم شو خو بیا هم صحابه کرامو صفونه نه دي مات کړي ګورئ ښه بیا هم شکست نه تسلیم کړی بیا هم صفونه نه دي مات کړي بیا پای غونډو ته پسې مسلمانان وختل او هغه کسان یې مردار کړه څه یې وزغلول چې هغه یې وزغلول په دې دوران کې چې ماښام شو په دغې ورځ باندې الله تبارک وتعالی د مسلمانانو فتح کوله په دې دوران کې یو سړی راغی د کافرو نه ماښامې ټیم دی ابو عبیده رضی الله تعالی ته فرمایي وایي زه ستاسو مدد وکړم چې دا کافرو له شکست ورکړم مدد دې کولی شم ابو عبیده رضی الله تعالی ته ته څوک یې وایي زه د دې عیسایانو لوی پادري یم د دوی مولا یم ښه چې د دوی پادري او د دوی مولا یې نو بیا د دوی خلاف څنګه کوي زموږ څنګه امداد کوي دا جذبه در پکې د کم طرفه راله داسې چل وشو که نه چې موږ دغلته په دې ښار کې زموږ کورونه دي وی زموږ دا پوځ چې راغی نو زموږ د زنانو بېعزتۍ یې وکړې زموږ د کورونو بېعزتۍ یې وکړې نو زه لاړم ما خپل بادشاه ته پې شکایت وکړو چې تا پوځ رالېږلی دی او زموږ ټولې زنانو دوی بېعزتې کړې وی هغه زما خبرې ته غوږ کېنښودو وی دا مې پړه کې راغلي چې دوی له به اوس زه داسې زور ورکوم چې یاد به یې ساتي هغوی خو مې خبره ونه منله پس تاسو په لاس ورته سزا ورکوم وی څنګه وی زه داسې کوم که نه زه ځمه دوی ته وی دوی زما خبره مني ځکه دوی پادري یم د دوی مولا یم زما خبره باندې ډېر یقین کوي زه دوی ته وایم چې مسلمانان در باندې نن شپه حمله کوي او ځان ورته رډي ساتئ تیار ساتئ او تاسو به زر اسونه راولئ زر سوارو او د دوی په خوا کې به اسې تېر کړئ خو ګوره واپس په راتګ ته یې ګیر خو نه کړي اسې به اسونه د دوی په خوا کې تېر کړئ ویا خوا کار زما دی ابو عبیده رضی الله تعالی عنه فرمایل وی ښه چې څنګه شپه شوه د هغوی ته تلي وو هغې خپلو کسانو ته وي ما ستاسو جاسوسي کوله خو دومره خبر شوم چې مسلمانان در باندې نن شپه حمله کوي ګورې د ځان خیال ساتئ هغوی ته وي ښه د ده په خبره خو ځکه یقین وکړو چې د دوی مولا و د دوی پادري و د ده په خبره یقین وکړو هغوی ویښ ناست دي په دې دوران کې یعنې نیمه شپه شوه د اسونو د خپو اوازونه رالو د اسونه راله هغوی ځانونه تیار کړو چې به موږ حمله کېږي خو شپه وه مسلمانانو خو اسونه اسې وزغلول واپس رالو یاره سړي خبره رښتیا وه حمله وشوه خو په حساب یې پوه نه شو چې څه چل وشو
چې سار شو هغه پادری راغی هغه مولا د دې عیسایانو وی ما خو چې په تاسو به حمله کوي خو هغوی خو در سره بل چل وکړو وی څه چل وکړو وی هغه خو په دریاب پورې وتل او ګرفتار یې کړی ستاسو د شا غاړې راله په تاسو او په دریاب پورې وتي د شا غاړې ګیر کړي یې د شپې شپې ترې په دریاب پورې وتي دي نو مخې ته تم کسان کېنول او د شا غاړې در باندې شو تاسو په منځ کې ګیر کړی وی څه چل وکړو وی ورشئ لاړ شئ پسې موږ خو ناشنا خلک یو د روم نه راغلي دلته موږ ګودر څه معلوم دی چې په دریاب کې کم ځای ډونګې دی او کم ځای نه دی موږ ته لار وښیه که نه هسې نه چې په دریاب ورودانګو منځ ته شو چېرته ډونګې غرق پکې نه شو ګودر راته وښی د تېروتو چې ده ورته د قصد ته غلط ګودرې وښولې غلطې لارې ورته وښوي او شا به دا لارې په دې باندې ځئ په زرګاو پوج چې په هغې ورغی د دریاب منځ ته شو جو خو ګودر ونه جو ټول په دریاب باندې لاو شو غرق شو هلته کې داسې انتقام یې ترې واخېسته ښه داسې بدل یې ترې واخېسته نو څه په دریاب باندې لاو شو چې په دریاب باندې لاو شو څلورمه ورځ شوه اوس په دې کې عمر رضی الله تعالی عنه ته خط تللی و که نه ابو عبیده رضی الله تعالی عنه ته خط لېږلی چې موږ له څه کسان امداد له راولېږه د هغې خط نه سبانۍ ورځ له ابو عبیده د عمر رضی الله تعالی عنه 9000 صحابه کرام د دوی امداد له رالېږل خو هغې را روانو د سعید رضی الله تعالی عنه په نګرانۍ کې هغه مشر سعید ابن عامر رضی الله تعالی دغه په مشرۍ کې 9000 فوج د مدینې نه شام ته دوی له رالېږو خو هغوی لاره خطا کړې وه لاره خطا کړې وه نو د شام په ځای باندې عمان ته وتي وو نو هلته عمان هم د دوی قبیله و کافرو عیسایانو نو دوی ورته وایي چې مونږ خو لار خطا کړې ده خو تاسو له رالو اسلام راوړئ هغې ورته وایي چې اسلام چېرته راوړو تاسو خو زموږ دشمنان یې نو هغې 400 عمانیانو کافرو په دې مسلمانانو تورې ایستلي دي نو مسلمانان 9000 کافر څه وو 400 چې مسلمانانو په شروع کړی د هغه 400 والا سرونه کټ کړي دي هغه ټول کړي او د هغه سرونه په نيزو کې ټومبلي دي او روان دي وسلورم ورځ ده چې 9000 فوج د مسلمانانو د مدینې منورې نه راورسېد د مسلمانانو امداد لا او ټول پاسونه ناست او نيزې نیولې په نيزو کې د کافرو سرونه دي چې راورسېدل ابو عبیده رضی الله تعالی عنه فرمایله که تاسو چېرته راغلئ او دا سرونه دا تاسو چل کړی دی امام عمر رضی الله تعالی عنه په دویمه ورځ د خط رالیږلي یو چې ورشئ شام ته د هغوی مدد لا خو مصیبت دا و چې لاره رانه هېره شوې وه د شام لاره خو پرېښې وه په بل طرف ورغلي وو تلو عمان ته رسېدلي وو نو هلته خو د کافرو سره مقابله راله نو هلته خو 400 مردار کړه چې اوس تاسو له راورسېدو نو الله ابو عبیده رضی الله تعالی فرمایل اوس کار وشو اوس کار وشو تاسو 9000 راورسېدئ ښه دمه کسان یئ سبا به ورسره تاسو ګورئ سبا به ورسره تاسو ګورئ نو چې څلورمه ورځ شوه که نه دوی ته وی وروځئ خو دا سرونه به په نیزو کې ونیسئ او میدان ته به وځئ دا سرونه په نیزو کې ونیسئ او میدان ته به وځئ نو 9000 فوجیانو د مسلمانانو او په نیزو کې د کافرو سرونه ټومبلي او میدان ته ووتل چې میدان ته ووتل اخوا چې رومیانو وکتل چې 9000 نور فوج راغلی دی او لا سرونه هم د کافرو راوړي دي په هر یو سره په نیزه کې سر هم دی هغې چې دا 9000 فوج ولیده که نه نو بیا مشر کشر ته نه کتل او کشر مشر ته نه کتل خو بیا په تیښته وو او مسلمانانو پې شروع وکړه نو چې په څلورمه ورځ باندې ښه جنګ وکړو او 10 لاکه فوج وزغلو 10 لاکه فوج یې وتښتو نو چې په څلورمه ورځ جنګ وشو صحابه کرامو ارام وکړو په 5مه ورځ پاڅېدل او میدان ته ووتلو نو خپل شهیدان د هغې دفن کولې شروع کړو صحابه کرامو دفن کولې شروع کړو نو چې په 5مه ورځ خپل صحابه کرام وشمارل نو 4.5 صحابه کرام ته شهیدان شوي 4.5 صحابه کرام څه شوي شهیدان شوي او چې د کافرو مړي وشمارل نو 2,20,000 کافر مردار کړي وو 2,20,000 کافر مردار کړي وو او د مسلمانانو نه 4.5 صحابه کرام شهیدان شوي وو دا هم یوه غزا شوې ده دې ته غزوه یرموک وایي څه ورته وایي غزوه یرموک او دا د نبی علیه الصلاة والسلام د وفات نه وروستو شوې ده د خالد بن ولید او د ابو عبیده رضی الله تعالی په نګرانۍ کې شوې ده دا هم یو زمانه وه دا مسلمانانو ټیک ده که نه دا مسلمانانو دا هم یو زمانه وه 10 لاکه فوجو کسانو ته څو کسان مخې له وتي وو واقع به د ټوله بیان کړه تاسو هر څه هېر دي تاریخ درته بیانوم دې لپاره چې د خپلو اکابرو د دغه نه خبر شئ که نه 10 لاکه او د 80,000 کسان مقابله څو کسانو کړې وه 2,000 څو کسانو 2,000 صحابه کرامو دا مقابله کړې وه 2,000 صحابه کرامو او بیا د 80,000 کسان مقابله خالد بن ولید په 80,000 کسانو کړې وه د 80,000 کسان مقابله په څو تنو کړې وه په 80,000
او اوس مې درته وویلو چې د 2 لاکه په ښي طرف راغلو 2 لاکه په پوج په ګس طرف راغلو مسلمانانو ته څو تنه ویشتل 50,000 دا هم یو دور دا هم د اسلام یو غلبه وه دا هم یوه جذبه وه دا نه و چې مونږ کم یو دا زیات دي داسې ښایسته بیانات اورېدلو دپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د ګنټې د نشان د سره کلک کړئ چې تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ. والسلام ډېره مننه.